آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وسل علیہ. تا خوراک مس کر آپ تو شروع پتان ہو رہا ہے جی کرنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیات کا چوئے پروردگار سال الملائکت فرشتوں تا. آیت نمبر 10 انی جاعل پیدا کون کے ماں مقربون کے ماں فی الارض ازمک کے خلیفتن خلیفہ. اس خلفہ یخلفو اور لغت عربی کی دفالو پمانا بند رسی سب مانا چپسے رہتی درپے فارسی کی جو ہے درپے آمدن. اس خلیفہ دا چونکہ درپے آمدن بیہائنڈ سم ون دیو جو خلیفہ ہوئے نما تاس پہ دری تعویل کرو چیز پیدا کہ ان کے مزمکہ کے خلیفہ یعنی means human beings themselves will be successor of each other. منگا خلیفہ گانی دا پلاران نرستو زمونگا زامن با خلیفہ گانی زمونگ نرستو دا غوی زامن با خلیفہ گانی یعنی دا خلافت صفت دا انسان سر لازم دی جنریشن آفٹر جنریشن. دا یو تعویل. دویم تعویل چی دا انسانان پا دیزمان کی پا فلیٹ علاقہ کی ہموار علاقہ کی خلیفگان دا جناتو دی ذکر زمون نوران دا طول دنیا اکو پائی کولا چا جناتو. نو چکر انسانان پیدا شو فذهبوا الى الصحراء والجبال اگوی لارل صحراؤنو تا و غرونو تا او منگا پادشو پا اموار علاقہ کی. نو منگا گویا سکسیسر دا چا دا جناتو. بعضی مفسرین دا تعویل کردے. او درین تعویل دارے خو بیا خلیفہ پا مانا دا سکسیسر ندے بیا خلیفہ پا مانا دا ایجنٹ دے بیا خلیفہ پا مانا دا وائسرائے دے بیا خلیفہ پا مانا دا نمائندہ دے پا مانا دا ریپریزنٹیٹیو دے چینی جاغل فی الارض خلیفہ زب پیدا کہ ان کے مزمکہ کے خپل نمائندہ خپل ایجنٹ خپل نماتاستوے جسو دا چا ایجنٹ بھی نو دا ایجنٹ دی سبجیکٹ ٹو دی اپروول اینڈ ویریفیکیشن آف ہز باس. نو سکلا اللہ تعالیٰ من تخپل ایجنٹ ہوئے نظمون آغا کار با لیجیٹیمیٹ او لیگل بھی چکم دا اللہ دا مرضی مطابق بھی او چکم دا آغا دا مرضی خلاف بھی آغا اللیگل کار دے آغا اللیگل کار دے. خبر دین کی رانا قالو دوئے تجعل فی آیا پیدا کے دیزما کے مناسو کفسد فیہا چی فساد بکے دیز مکہ کے ویسفک الدماء اتو یہی بوینے ویسفک الدماء تو یہ نماتاس تویلو چی دا مسئلہ فرشتو تا چرتا نمالوم شوا. اللہ تعالیٰ ورطا یو بریف فرقد انسان دا نیچر متعلق اور اگر بریف کی ورطا دا ہوئے چی ستاسو دا فرشتو نیچر دے دا عقل دا حیواناتو نیچر دے دا خواہش دے با کمبینیشن ویزد وارو دا انسان چلے دیکھ ما دوارا ایلیمنٹ لگولے دی خواہش والا ایلیمنٹ میں ہم لگولے دے عقل والا ایلیمنٹ میں ہم لگولے دے. اس فرشتے مخینا غیر دا حیوانات دنیا مشاہدہ کی بات چلے دا حیوانات کار سلے یو بالبخکر والے صحیح سا یو بالبانے چک لگوال مخینا او بیچی بیا عقل ورسرام کاگروی نو کدا عقل خواہش پسی اولا گئی دو خودی با دمرا تاریخی فساد گئی چلے حیوانات پلانا پاگے فساد نکوئی گی. حیوانات کا فساد گئی نصورہ بکی پخر بصورہ خلق ملکی پلتو بصورہ ملکی پچکونو بصورہ ملکی پچکونو خو فرشتو اغل اوے کہ دا انسانی عقل والا ایلیمنٹ دا خواہش ایلیمنٹ پسے اوڑا گیا دا خواہش ایلیمنٹ پسے اوڑا او دا عقل دا ورطا سرنڈر شو دا عقل خواہش دا سرنڈر شو نو اغوی ویچی یا اللہ بیا کو بغیر دا دینو تویلو نبل کار نہیں پا یو ایٹم بم بانے و پلتونو خلق نہیں کی. صحیح دا خطرہ وا کیا سرا فرشتو سرا.
قالو دوی اتجعل فیها یا مقرر دیزما کی منا غسو کی افسد فیها چه فساد پیدا کئی دے کے ویسفک الدماء اتو یہ بوینی. نمات دوست تفصیلی حدیث ویلو چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ فرشتے پیدا کرے ورکب فیہم العقل غیر دا عقل ایلیمنٹ ورکو اس دا عقل تقاضا صرف دا اللہ بندگی نو فرشتے دا بندگین علاوہ بل پہس پانی پوئی بس صرف بندگی گئی 24 hours a day 24 hours a day اگر صرف اوبیڈینس پانے پوئی گی زکر دائن اور تقاضے کو نشتا ڈوڑے پوئی چیز کی ساٹھ ڈرنکس کی تابلی پلاؤ نا اس سے ضرورت نہیں تھا نہ سلاح گواڑی نہ تورے گواڑی نہ سنے گواڑی نہ سپینے گواڑی نہ جلے گواڑی نہ ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ دستانا بس 24 hours a day اگر صرف بندگی گئی صحیح. اور حضور علیہ السلام فرمائے کہ وہ خلق البہائم خدا حیوانات پیدا کر ورکب فیہن الشہوہ اگر خواہش ورکو نہ صرف خواہشات بانے کوئی کی خوراک سقاق دا نرمادی اوزا چیدر دادری اساسی تقاضی دا خواہشات دادری خوراک سقاق دا نرمادی اوزا دادری اساسی تقاضی دی دسو خواہش او دا شہوت دا عنصر یا دا شہوت دا ایلیمنٹ او دا سے اساسی تقاضی دی چلی کہ استاذ تو ہم ضرورت نیشتا کشتا بکی استاذ تو ضرورت نیشتا نا دا حیوانات طول فطری طور پر خوراکم کوئی گی پسخاکم کوئی گی نرمادا فطری طور یو برسر یوزائی کی گی. اور پیغمبر علیہ السلام فرمائے وخلق بنی آدم اللہ تعالیٰ انسانان پیدا کر دا فرشتوں والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو اور حیوانات والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو صحیح. نو دا التا یو کین چاتانی شروع دا یو حصل و بصل شروع دا شہوت اگر آقا کی تا حیوانی دنیا طرف تا عقل دیر آقا کی تا فرشتو دنیا طرف تا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی فمن غلب عقلو علی شہوتی دا چاچے عقل پا خواہش غالب راگے خواہش دانا چے ختم کرو بلکہ خواہش محذب کرو سویلائز کرو خواہش دا محذب کرو سویلائز کرو. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مقام دا فرشتون بلندے اور دا چاچے شہوت پا عقل غالب راگے عقل ڈیفیٹ کرو عقل ڈیفیٹ فهو ادنا من البهائم. نو دغه انسان مقام او مرتبه د زناور نام ډیر لاندې ده د زناور نه هم ډیر. اوس الله تعالی ته نه د انسان نه دا طلب دی چې د داسې شله ک فرشتہ او نه نه دا طلب دی چې د داسې شله ک حیوان او زناور نه د توي تب اعتدال پیدا کې تب یو بیلنس د مخلوقي تب یو بیلنس د مخلوقي. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ خپل کتاب کې لیکلي دي چې اوس د انسان نه تقاضا د تجاذب نه ده د انسان نه تقاضا د اصطلاح ده. تجاذب دی ته وایي چې په دې دواړو ایلیمنټونو کې یو ایلیمنٹ غالب راشي یو نو که د فرشتي والا ایلیمنٹ غالب راغی او د خواهش والا ایلیمنٹ چې د زناورو دی هغه ټوټلی اګنور کړ نو داسې سړی مجذوب جوړ شي. څه شي جوړ شي؟ مجذوب جوړ شي. هغه نه په دنیا پوهېږي نه دنیا سره غم غلطي او نه دنیا ټک پک کوي هر دنیا ټک آنه د چا د ښې نه د چا د بدي په پښتو کې ساده پښتو کې زموږ شیخ صاحب به یو لطیفه ویله وی یو بوډا زوی وفات نو هغې ورپسې ډېر ژړل نو چا بل یې تپوس وکړه ورته یې باید ته ولې دومره ډېر ژاړې وی زما زوی مړ شوی دی کله د 15 شپږ میاشتې وشوې وی ښه دا څنګه سړی و ستا زوی نو ورته یې دا وی بس نه د چا د ښې نه د چا د بدې وی بیا ورپسې مه ژاړه بیا خو مړ خو صحیح شو. ځکه انسان له خو څه کردار پکار دی یا پازیټیو یا نیگیټیو. شیخ صاحب به یو ډېر عجیبه لطیفه ویله فرمایل به که مسلمان جوړیږي نو کوشش کوه چې داسې جوړ شي لکه ابوبکر او عمر صحیح او که کافر جوړیږي نو بیا دومره ستان لکه ابو جهل صحیح شو. وزان ابو عبدالله ابن ابی نه جوړي منافق باندې جوړیږي ښه دا وی د خدای ډیر زیات بدی شي ځکه د ابو جهل دا کردار هم څه کردار خو دې په نیگیټیو سایډ خو سټینډ یې غوښتل صحیح. عبدالله ابن ابی د خرج وی پیغمبر علیہ السلام په دې ځای ولاړو نو بیان به وکړ خلقو ته وی به خدای مون سره سور احسان ګوره پیغمبر علیہ السلام پیدا مکه کې ان الله الله راوچت کو دا برکت زمون کور ته راوړ زمون کور ته اجل جمعه ته بار ووت شیطانت به شروع کړی دا څه مصیبت راغلی خبره ده ګرام. نو اس کله ملکیت ټوټلی غالب راشي نو انسان مجذوب شي دنه دنیا هیڅ کار نه کوي د لاس په لاس صحیح. او به زمون پښتو وطن کې ته زبې ډېر ده وایي دا څنګه فیض خان چې څو دنیا ټک پک نه کوي نمونږ تاسو به غیر سره دي
صحیح. اوس یو بل طرف ته که حیواني عنصر غالب راغی او عقل له ډیفیټ ورکو نو داسې انسان د سوچ خالص حیواني وي چې په جایز وي که په ناجایز وي که په روا وي او که په ناروا وي خو چې پیسې مې پیدا کړې او پراپرټي مې جوړه کړې نو دې ته وایي حالت د تجاذب. حالت د تجاذب خدای ته خوښ نه دی. الله تعالی حالت د اصطلاح واړي چې دا دواړه بیلنس کا دا دواړه څه دا دواړه بیلنس کا. اره دې وجه د حاجی مبارک دعا چې خدای ورته ښه دعا ویلې چې مونږ په د مانځه کې هم کوو د حج په موقع باندې چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې هم خیر راکړي او آخرت کې هم خیر راکړي. الله دا دنیا میں هم خکې آخرت میں هم خکې. صحیح. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. الله تعالی وایي څوک هغه حاجیان صاحبانی هغه وایي خدای دنیا راکړي آخرت سره وګورو. صحیح شو. ونحن نسبح امونگ تسبیح وایستا بحمدک سرد حمدتا ونقدس لک پاکی بیانو تعالی پارا. نو اللہ تعالی دو قسم صفات دی نثار احمد غلط تولیک. یو توی صفات سلبیہ لازم دی چی اگر دا خدای نے نیگیٹ کی چی دا خدای نے نیگیٹ کی سلب کی تھی نفی کی تھی. او دیم توی صفات ثبوتیہ چی اگر دا خدای دا پارا ثابت کی صفات ثبوتیہ چې هغه د الله لپاره ثابت دي. صفات سلبیہ دا غینه تعبیر کیږي په سبحان الله باندې. سبحان سبحان الله باندې. نو سبحان الله موږ ساده پښتو کې ترجمه کوي ټول پاکي خدای نه ده. نو پاک د سن ده هر هغه شی چې خدای ذات سره مناسب نه ده دا غینه الله تعالی پاک دی. الله تعالی د شریک نه پاک دی. خدای د زوی نه پاک دی. الله تعالی د پلار نه پاک دی. خدای د خزه نه پاک دی. الله تعالی د اسوسییټ نه پاک دی. پروردگار د احتیاج نه پاک دی. الله تعالی د خوراک او اسخاک نه پاک دی. پروردگار د بیمارو د نقص نه پاک دی. دیکھو سبحان اللہ او چې کوم ورته ثابتو هغه نه تعبیر کو په الحمدلله باندې چې ټول تعریفونه الله نه ثابت دي. الله تعالی وحده لا شریک دی. اللہ تعالی قادر مطلق دی. اللہ تعالی ټول دنیا پیدا کړی دا. اللہ تعالی د دې ټول دنیا رب او مالک دی. اللہ تعالی رزق ورکوونکی دا ټول صفات له ثابتو دي ته وای الحمدلله. درځوي او د دوړو نتیجه هغه د الله تعالی تقدیس دی. دا الله تعالی تقدیس ته او سینکټی دا. ونحن نسبح بحمدک امونگ تسبیح وایو سرد حمدستا ونقدس لک التقدیس بیانو سینکٹی بیانو تعالی پارا. سبحان اللہ او الحمدللہ. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ جنت زمکا ارضها قیعان زمکے فلیٹ دا. زمکا جنت فلیٹ دا. دا لینڈسکیپنگ ضرورت پکی نشتا اگا فلیٹ دا. توینتها المسک داغی کے میں خطی چیدی دس خطوائی داغی خطی پیغمبر علیہ السلام فرمائی داغی خوشبو دو مشکو پشاندہ. خوشبو دو مشکو پشاندہ. قصورها یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها. داغی قصرنا داغی قصرنا اگر دمرا ٹرانسپیرنٹ دی چی دن ناسن و بہر در دنیا اخکاری چی بہرین و دن نرد فرور سخکاری. صحیح. او حضور علیہ السلام فرمائے اشجارها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. او داغی ونی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر شکل بانی دی. نو سبحان اللہ یو فیزیکل شکل دے اللہ تعالی خصا. دا الحمدللہ یو فیزیکل شکل دے اللہ تعالی خصا. لا الہ الا اللہ یو فیزیکل شکل دے. او دا کمپیوٹر دنیا کو دا ټول سیزا مونږ ته خودل کمپیوٹر دنیا حالانکہ اغراض ذات شی چې فزیکل باډي نه لري. فزیکل باډي نه ده د دې موږ ته هیڅ پته نه و چې دا څنګه دي. اوس د زړه دا کوم حرکت دی دا اعراض دي. د دې فزیکل شکل خو نشته. د زړه خو فزیکل شکل دی خو د دې جنبونه د دې خو نشته. خو د کمپیوټر دنیا خو موږ ته په ای سی جی کې دا ثابت کړه چلتا ا ماشین چلته ولګي نه دا فورا چې کوم ځای دې میسنګ کوي میسنګ کوي کاسه پته لسته میسنګ کوي کنا اسه بدلسته نو یو فزیکل شکل ول راوستو. الله تعالی خطا د دې خو کلمات یو فزیکل شکل دی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې دې کلمات په فزیکل شکل باندې با الله تعالی د مسلمانانو په هغه قصرونو کې او داغه په فرنٹ یارډ او بیک یارډ کې ونی لګولي. دیو چې حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائے
چې کله یو بنده وایي سبحان الله یو وایي الحمدلله، نو الله تعالی فرشتي ته حکم وکړي وایي د دې معنی مخې ته د سبحان الله اونو لګوا، د الحمدلله اونو لګوا، د الله اکبر اونو لګوا، د ماشاء الله اونو لګوا، د بل خسته کلمې اونو لګوا. خبره ده چلاله. او حدیث کې راځي امام بخاری د خپل کتاب په آخر کې حدیث نقل کړی او د امام بخاری د حدیث نظم په داسې انداز دی چې هغه شروع کړی د کې پکانه بدء الوحی الی رسول الله، پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو، ځکه میسج شروع سره شو وحی سره، نو دا وحی څنګه شروع شو. حضرت عائشہ تفصیلی حدیث بیان داغې نه بعد دویم باندې چې راوړل دی هغه د کتاب الایمان چې وحی سره پار رااله چې مسلمانان ایمان راوړي، انسانان ایمان راړي الله باندې او د الله پیغمبر باندې. صحیح اوس ایمان خو راړو خو د ایمان تقاضې به څنګه پوره کې، نو د دې لپاره دریم باب راړي کتاب العلم فی فضیلته چې نالج ولا ضروري دی، قرآن او سنت باندې ځان پوهیږي. کني چې مؤمن به په پتا باندې پوهیږي، اصل مؤمن به په پتا باندې پوهیږي. دیو جن امام مالک رحمت الله علیه فرمایي، امام مالک رحمت الله علیه چې العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم وكلاهما صراط مستقیم. یو سړی کپوې حاصل کړي قرآن سنت باندې خو عمل نه کوي، مولا صاحب خو دې خو عمل په نه کوي، هغه وایي د مثال د ایشو لسونه ده، مونږ ورته شنډ وایو، تاسو ورته وایي چې کومونه میوه کوي، کومونه چې فروټ نه کوي مونږ ورته شنډ وایو. پته چې تاسو قندار څه به کوئ شنډه ونه نشته، ته ټول شنې دي، میوان کې بالکل نشته او کنه میوان کې ټول میوادار دي څنګه وځي. صحیح نو بهر تک دي چې کومه ونه میوانه کوي موږ ورته شنډه. او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو پوهه سړی پوهه په قرآن او سنت باندې چې عمل نه کوي پریکټیکل اکارډنګلی عمل نه کوي، دا تاسو لکه یو ونه ولاړه د پوښتنه وایي نشته. اول عمل بلا علم سقیم، او یو سړی چې په خبره ځان نه پوي کړي خو ځان نه شیخ ته جوړ کړي عبادتونه کوي، وایي بل چې ټیک کوم ته غلط کوم نه چانه پته لګي، ناغه وایي دا عمل مریض دی، دې ته کینسر لګیدل دی عمل ته. وکلاهما طریق مستقیم، چې دا علم او عمل دواړه یو ځای چې صراط مستقیم د دې نامه ده. صحیح امام بخاری رحمت الله علیه هغه دریم باب ذکر کوي کتاب العلم چې دین باندې ځان پوهیږي. او بیا چونکی لومبنه شي د مسلمان د پاره د موږ فرضیت ته، نو ورپسې باب راوړی کتاب الوضو چې او 10 پسنګ کې دا او 10 مسائل، ورپسې کتاب الصلات د مانځه مسائل، ورپسې کتاب الصيام د روزې مسائل، ورپسې کتاب الزکات د زکات مسلې، ورپسې کتاب الحج د حج مسلې، ورپسې بیا ذکر کړی کتاب النکاح چې کور به جوړه، نکاح به څنګه کې، طلاق څنګه، اولاد، خزانت، تربیت، ډیورس، خلا فلا سپریشن ریزولوشن، د ټول تقاضې بیا د هغې نه وړاندې ورپسې ذکر کړي کتاب البیوع چې ته به اخر انساني دنیا کې اوسې څه خرڅول به کې، غسل به کې، بزنس به، ټرانزیکشن به، کتاب الشرکه، کتاب المضاربه، شراکت به، کتاب الشفاء پریمشن بسنګ کې، کتاب الرهن مارټګیج بسنګ کې، انتفاع په غسته شي کنه شي په غسته، کتاب الاجاره والکرا رنٹ باندې بسنګ ورکه، رنٹ په کوم انداز باندې محدد کې، اجاره بسنګ کې الی اخره. صحیح نو چې اخر تر رسیدل تر کتاب السیر پر انټرنیشنل لا پورې انټرنیشنل، نو په اخر کې باب راوړل، باخر کې باب ځکه سړي باندې hebat راشي چې دا دومره غټ کتاب د امام بخاری، یا سبحان الله موږ په زموږ نه پکړه کیږي. دا اسلام په پوره یو نظام دی، دا اسلام پوره یو نظام دی، موږ په عمل کول نه ډیر کمزوري یو، خو بس انجام دار چې دوه جهنم ته خدای مو دې معاف کړي. صحیح سړي باندې hebat راشي، نو سړي باندې hebat راشي. امام بخاری بالکل د کتاب په اخر کې موږ له حوصله جوړ کړی دا چې یریګه ما د خپل بساط مطابق کوشش کاوه چې وایلیشن نه کړي، د بساط مطابق څومره چې وس دی دا غي متعلق کوشش کوا چې د خدای د قانون او د پیغمبر د حکم وایلیشن ونه کړي. صحیح خو استاد د ضعف او د کمزورۍ د وجې چې کوم ځا وایلیشن او ترانسګریشن شوی دی یا کوم شی دی مسکره به انټنشنلی یا ان انټنشنلی یا ان انټنشنلی، نو زه تاسو اوسو کلمات کوم د پیغمبر د حدیث په اساس باندې دا وایي، نو الله تعالی مهرباني کوي. دا وایي الله تعالی. ابو هريره حدیث بالکل اخر کې را نقل کړی دی، پیغمبر علیہ السلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمې دي په جبه وینا باندې ډېرې اسانه دي، خدای ته ډېرې زیاتې محبوب دي، د قیامت په ورځ باندې په هغه میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي چې دا کلمې الله تعالی وجه میزانو په کتر راځي، د نیکو میزانو به جنت ته.
وسغسدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دغه ونحن نسبح بحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نو اصل یواز نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جرته میزان په خطر شي صحیح شو قال الله تعالی و انی عالم زپویګم ما په حکمت باندې لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ فرشتو ته اوسه حکمت سو حکمت بطور ٹیسٹ ورد ظاہر کا وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ تعالی آدم علیہ السلام تعالی اسماء كلها نمونہ ټول نو کم نمونہ چې کم د انسان په ژوند کې ضروری دي کم نمونہ یا کم شیونه یا د کوم شیونه نمونہ چې د انسان په ژوند کې دا غي ضرورت راځي نو دا د آدم علیہ السلام په ټیلنټ کې واچول د آدم علیہ السلام په نیچر کې واچول داغه فطرت کې واچو څه کې واچو داغه فطرت کې واچو نو اس فطرت کې ولا دغه شی نه واچو دې ته مستقبل کې ضرورت هم پېخي کپڑے ته به ضرورت پېخي ټوپای ته به ضرورت پېخي دې عینکو ته به ضرورت پېخي دې تسبیح ته به ضرورت پېخي فار ایگزامپل دې راحت ته به ضرورت پېخي دې کارپټ ته به ضرورت پېخي او د دې نمونه په ولا په نیچر کې واچو خو د دې یوز او استعمال سره د دې یوز او استعمال د هغه نیچر په اساس باندې دا د آدم ډیډکشن دی دا د آدم علیه السلام ډیډکشن دی ځکه انګریزي کې وایي necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention یعنی کوم ځای چې سړي ته ضرورت پیدا شي سړی بیا سوچ کوي چې اوس دینه د وته لار څه ده دینه وته لار څه نو چې سړی وږي شي نو دې ته سوچ کوي ها چې دا اولګه به ختمي دي پسنګا اوس سړی ته گئی اوس کو یې خوشتا اوس سره بوکا نشته موږ بوکا ورته بکټ میز چې ورکته کی او براو باسي نو دې لګي غریب سوچ کوي چې رسما نه وباسم سوچ کوي چې سما نه وبا نو چرته جیب کې سره ورکوټه باندې ډبې دي نو خپل صادر راواغست او هغه وخت وکړه اکوي ته ورکته ضرورت د ایجاد مور ده ضرورت چې ضرورت پیدا شي لار به هغه ضرورت ځان له خپل وباسي ځکه هغه نیچر لګي فنکشن شروع کی نیچر او فطرت الګیا شي فنکشن شو اوس آدم علیه السلام په نیچر کې الله دا نمونه واچول نو چې دا هغه په مستقبل کې ضرورت پیښېدو نیچر فنکشن شروع صحیح او دا نمونه الله تعالی یو په یو فرشتو ته خو دې ته دا وایي دې ته کټوي وایي دې ته منګي وایي دې ته مټکای وایي دې ته ګلاس وایي دې ته جګ وایي دې ته تاله وایي دې ته فلان وایي دې ته فلان خدای کو ضرورت نشته دې ته ضرورت نه نو ضرورت نشته په استعمال هم کوي چې دې حکمت سره نو صلی الله تعالی دواړو نه امتحان راغستو فرشتو ته وی دې ته تاله وایي د دې استعمال سره ای ویرو نو ته پته نشته دې ته صادر وایي د دې استعمال سره ای ویرو نو ته پته نشته دې ته کپ وایي د دې استعمال سره چې دا ری تقاضا نه ده ای مونږ ته پر دې پته نشته بیا آدم علیه السلام ته واستو آیا دې ته وایي کپ د دې استعمال سره وې دا یې سره تګ شي نو پکې به وبوښتې نو رسکی وې دې ته تعالی وایي د دې څه استعمال دی وې دا چې وږي شي نو پکې به خوراک واچي اخري به دې وې دې ته کټوای یا دې کوئی ورته د دې استعمال سره وې دا چې کله وږي شي او ځان له پخلې کې نو کې به وواچي او په خپل پخېدون کې شي او په ور واچي او په ور باندې به کې نو دا وښ شو بیا به خوراک کې الله تعالی فرشتو ته وی د دې حکمت نشه نظر مې د انسانان پیدا کړی دي چې زما دا کائنات استعمال کی چې څوک چې کائنات استعمال کی وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورکړه الله تعالی آدم علیہ السلام ته د ضروري نومونو ټول ثم غرضهم على الملائکه بیا وعده کړل دانونه فرشتو ته فقال نبی انبئوني اطلاع کایماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې شیونو باندې سره د حکمتونو پنمونو د شیونو باندې سره نمونه پورته الله تعالی او چې دې تصدیق وي فار ایگزامپل یا دې ته وایي ګلاسز دې ته نه یو نظر نه کمزوري کیږي فرشتو نظر نه کمزوري کیږي ګلاس ته ضرورت نشته وی دې ته سوې ویجی ګلاسز ځکه دا نوم پورته الله تعالی خود وی استعمال سره دا خدای آدم علیه السلام دا هغه په نیچر کې خدا شی وو دا تقاضا موجود و وی دې ته وایي ګلاسز استعمال سره وی دا چې نظر کم شي ورته ولګي نو څنګه به دا ښکاری فار ایگزامپل فقال انبئوني باسماء هؤلاء نو خبر را کلمال
دنمونو دیشنو سرد حکمتونو ان کنتم صادقین کتا سرشتنی پخپل وینا کی کتا نوز دا فرشتو وینا سوا چی اللہ تعالیٰ ورطا ظاہر کرا حالانکہ غیدہ خبر اللہ تعالیٰ وکرے وچکل اللہ تعالیٰ ارادو کرا آدم علیہ السلام دا پیدا کولو ندیخ پلے کے ڈسکشن شروع کو فرشتو یہ دا کم انسان چی پیدا کری دے بد رتبی پا اعتبار بانے زمون للولی دا اللہ نظر کیو کلان دے گئی سٹیٹس بیسی پوزیشن بیسی دے با سینئر وزیر بھی سینئر منسٹر بھی کناسی و منسٹر بیان صحیح فرشتو خپلا کی داوے چیر اللہ تعالیٰ با زمون معزز مخلوق پیدا کری صحیح اللہ تعالیٰ میں چی عزت دا دید دار و مدار دے پا علم بانے پس بانے پا علم او نمبر 2 دا علم پا استعمال بانے پا علم بانے او دیم دا علم پا یعنی پا علم و عمل بانے دا علم پا پیغمبر علیہ السلام جابر بن عبداللہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام نے منگ 3 سیون تعلیم باغستا ساملٹینیس کی ایک ٹائم یعنی پیغمبر علیہ السلام سر بعد صحابوں کلاسوں لگے دل سو 3 تعلمنا الایمان والعلم والعمل معا پیغمبر علیہ السلام نے منگ یو کلاس وی دا ایمان دریم کلاس پا موید دا علم دریم پا موید دا عمل دا 3 وارد سیدونا دا بس ساملٹینیس دی منگ دا پیغمبر علیہ السلام نزدک ہول فقال انبئونی باسماء هؤلاء وی خبر را کئی مالا فنمنو تدیشیون بانے کنتم صادقین کتاثر رزدنی پخپل دعوکی چا اللہ تعالیٰ بزمون معزز مخلوق نے پیدا کی نو دا عزت دار و مدار خو پا علم و عمل دے پا علم و عمل دے او ما تاستوی چی علم بلا عمل دا خلقار شن دے صحیح قالون دوئے سبحانکا پاکی دا تعالی لا علم لنا منتقل دی علم نشتا الا ما علمتنا مگر صرف آغا چرکمی تا منتا تعلیم را کرے دے نو تا منتا ویچی دیتا وہی گلاسیس اس دنیا اولاد خطارا تھا اس دنیا قولی من پی نپوئی صحیح نا اللہ تعالیٰ وی آدم علیہ السلام تا خمہ ویچی وہی گلاسیس دا اولاد نے مسئلہ خود آغا پر ریسرچ ہو دا اولاد نے مسئلہ دا آغا پر ریسرچ ہو آغا پر ریسرچ معلومت کا چلے دی یوز دارے اگر تو ما صرف سادہ پشان نم کھولے دیتا وہی تالے دوڑان دے شیخ دا ریسرچ ہو چلے دی یوز سے دے دیتا وہی دیکھ دوڑان دے دا ریسرچ ہو چلے دی یوز سے دے اور دا ریسرچ شاہتا پشکولے دے پارا کم ایلیمنٹ رو تو ضرورت سچے پرو تو ضرورت سے دے اور ضرورت پیدا کی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا مگر آج تا تعلیم را کرے منتا انك انت تاکید سرت الغلیم عالم و نفس شیبان الحکیم اپوی دل کے پا حکمت شیبان دی لفظ علیم او حکیم دا عالم مانا چھ نفس شیبانے پوئے گی دا حکیم مانا چھ پیوز بانے پوئے گی دا حکیم مانا چھ پیوز استعمال بانے پوئے گی قال یا آدم دووے یا آدم اللہ تعالیٰ ہوئے او آدم انبیہم خبر ورکدے فرشتوتا دنمون سرد حکمتن فلما انباہم چکلے خبر ورکدے تا بے اسمائم دنمونو دیشنو سرد حکمتن اللہ ہوئے علم اقل لکن ایامانو ویر تاستینلی عالم غیب السماواتی جس پوئیگم پپٹو داسمانونو والارض غیب مانا رازونا سیکرٹس تو سیکرٹس دا آسمانو ادزمکے وعالمو اپوئیگم ما پاشے بانے تبدونا چی تاسو ظاہرول وما کنتم تکتمونو آغا خبر چی وی تاسو چی پٹا مساتلانو دو خبری وی دا فرشتو یو کوئی اللہ تا ظاہر اکلا یو اللہ تا ظاہر اکلا او اغا ظاہر ذکر دا پا آیت نمبر 20 کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسرق الدماء خدا دا سے خلیفہ پیدا کیے چاہو فساد کی وینے بتوئے دا کوئی ظاہر اکلا خدا دویمہ خبرہ کہ ہاں کہ پیدا کئی نو پیدا کئی با زمون معزز بنی تو خدا نظر کی کہ پیدا کئی نو پیدا ہے خدا تا نو ہے اللہ تعالیٰ وی مطلب کاراؤں معالم ہے اگر چکم امزان لکول آغم ماتمانو بنا صحیح اس دا خود علم و حمل پا اساس بانے دا آدم علیہ السلام ذاتی شرافت شو سشے شو لگزور سر ذاتی شرافت شو شدار دا مقام و مرتبہ دا خوز فرشتو بانے ایڈمٹ کئی فرشتو بانے ایڈمٹ کئی چھو واقعی دالوی سرے دے فرشتو بانے ایڈمٹ کئی چھو واقعی دالوی سرے دے نو پروٹوکول ورکے ہوتا ہے سورت ورکے موجود دنیا کے وقت پروٹوکول ہوئی پروٹوکول ورکے ہوئی جدہ با سلوٹ کے ہوئی اس دا خدای پنیز بانے سلوٹ انداز اور دا لوئی تعظیم انداز اگر سجدہ لگول دی سوچے دا
سجدہ لگول دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آیات کا آغا چوئے منگ فرشتو تو اسجدوا لآدم چی سجدیو کئی آدم علیہ السلام تفسجدو دے ٹول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیس نو کا. اس یو مسئلہ چی ابلیس سوک آیا دا فرشتہ آیا دا فرشتہ نا دا فرشتہ نا پہ اتفاق تو مفسرینو دا سڑیو تو جناتو نا خود خپل ڈھیر تقوی دارے پہ بنیاد بانے مقام پیدا کرو دا فرشتوں میدان کی دولی بعدی سڑے پکلی کی امتورا نہیں کی روڑائی ام ماخال جماعت کے طالبان سر خوری صحیح شو. حالانکہ طالب نہیں، حالانکہ طالب خود خپل دیندارے پہ اساس بانے خلق کی طالب گنی دیندارے پہ اساس خلق کی طالب گنی یا مولا گنی. ارے جو مسجد طالبان ہوتا جو خلق دعوت پر کہلے کا شیر شاہ صحیح چاہے طالبان بس امام خان زمان علمی ناغا پکی انکلوڈ اگر چاہ طالب نہ دے خود چونکہ داغا نشست و برخاست کیا سر دے طالبان سر دے ناغا پکی انکلوڈ دے ہر خود پکی کوئی جاب خامخائی دعوت کے صحیح. نو دا ابلیس مسئلہ بے عینی دقا سوا چی دا خپل پرہیزگارے پہ بنیاد دان مقام پیدا کرو دا طالبان میدان کی صحیح دا فرشتوں میدان کی صحیح شو. نو چرے چا پا میدان کیے او چا سر کاؤنٹ کیے گی چا سر کانسیڈر کی گی چا سر شمار کی گی نو دا آغای پا خیر کی بہم شریکی ہاں لگ دیکھو پا خیر کی بہم شریکی پا شر کی بہم شریکی صحیح شو. کوار دبول لازم بیواغی تا مقارا کی دی دانا جی کی طالبان چھوٹا ہے دعوت کرو بیتا ساو کرنا واٹا کو شروع شو تو خود طالب نہیں اسجدوا لآدم چی سجدے ہو گئے آدم علیہ السلام نو بس اعتراض آٹومیٹکلی رفش چی دا حکم فرشتو تو ابلیس چی فرشتہ نو دا حکم اغتا انکلوڈ نہ دے نہ دا حکم ورطا انکلوڈ لے دا حکم ورطا سدے فرمائے کا مثال بنکا فسجدو دے ٹول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیس نو کا ابا انکار ہو کو واستکبرا استکبار دا مانا چی تکبر ہو کو واستکبرا دعوے ہو کو چی ظلوی سلیم دعوے اکلا چیزو لوی شخصیت دی وہ کی شخصیت تسنگ سجدہ ہوگی. استکبار to think of himself very high انگریزی کی ترجمہ کی استکبار سے to think of one's own self very high دخبر ځان متعلق دیر لوی سوچ کر سپیریارٹی کمپلیکس لگتا ہے سپیریارٹی کمپلیکس زمون شیخ ہوئے رحمہ اللہ وہ شیطان ہوئے چی ہم چما دیگرے نیست ہم چما ما پر رقم بل شان نے او انساناں کیوں بلا دیر دا شیطانی دعوی ہے ہم چما دیگرے نے او په انسانانو کې چرچا دغه دعوی نو بس لوګو نه په دې الفاظو کې ولا تبدیل راغلي تاسو حیوان وای یا جانور یا مواشي وای زموږ په وختو کې او بل لفظ استعمالي کې ډنګر وای ورته حیوان ته ډنګر وای صحیح نو شیخ دا هم چما دیگرے نه وی وای چې تاسو وای چې هم چما ډنګرې نه زما په شان خراب بل پیدا کی اب انکار ہو تو واستکبر ڈنگر اگئی تا ڈنگر بھیا اور دے وجہ منگ شیخ رحمہ اللہ اگا وزیرستان بولے دو وزیرستان خلقوں منگا ٹپ آئی سلنگ چی گا لگے کہ بندوں بھی نمنگو ڈے ٹپ دے صحیح ڈنگر منگا زناور تو آئی نو شیخ صاحب رحمہ اللہ وزیرستان سلو نو دا منگ قبائل علاقے پختان خوڑے سادگان پختان تی غیر مخلصان دی صحیح نیو سپینگیر چې شیخ سے ترارا ملاو شو لاسونه ولا کولور وی حضرت ډیر ډنګر شوی اگر شیخ سے بدن ډیر دا وکړه نو شیخ سره دوه کلی کسان مو سره دوه کلی کسان نو شیخ سے دوره زیرک سره دوره عالم دوره ونی سره چې هغه فورن په دې کوشش دا کسان د ما مرګري جیبي دوی په پتن نشته چې د خلکو متعلق څه سوچ کوي دا واجبہ نو له شیخ ته او څه ډنګر شوی سره ورسه صحیح نو چې څنګه هغه وی حضرت ډیر ډنګر شوی نو شیخ ته ورته فورن وی او وستا په اصطلاح دستاو په نغدوالو کسانو چې څنګه ته تاسو کوي دایي ډنګر څه ته وای چې دای ټاپته ابائیں کارو کو واستکبر او ځان لوی ګڼو وکانا من الکافرین وسوارا من الکافرین دې کانا ته موږ وسوارا بس ته کافر شنه ها وقلنا منگو یا آدم او آدم اسکن انتا اسیگت و زوجکا ادبستا الجنتا فی الجنتی پا جنت کے اسی گئی نو بظاہر خو دا یعنی یو د کسی یو تسلسل چې الله تعالی وایي
چې شیطان خو خدای وست او آدم علیه السلام ته تو اوسېږه بیبي دې ستا په دې ګارډن کې کوم ځای کې په دې دا جنت نه چې کوم ته مونږ دا ګارډن دنیا کې دا تاسو سره ولیکي دا جنت نه چې کوم ته مونږ دا یو ګارډن اعلی پای چې هر څه پکې اویلیبل هر څه پکې اویلیبل لکه ننګرهار کې چې لوی باغ وي او پکې فوارې هم لګېدلي او پکې اوبه هم ګرځي راګرځي صحیح شو چترال کې نو بس خلک وایي جنت ده لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله سورہ کاف کې الله تعالی زور او ذکر کوي چې هغه کافر ته وایي کافر رور ده یو ورو مسلمانو بل ورو کافرو هغه مسلمان ځان سره بوتل راځي توخه سړی څه ځان نه مولا جوړ کړي الله الله کې راځي توخه چې ما کومه دنیا جوړه کړې ده نو دا خپل قصر ورته خو د قصر مخې ته باغ او فوارې پکې دا شی دا وره دا ژوند دی نو مسلمان دا ابو زین جوړه ورته لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء الله دې خپل جنت ته را دنه کېدی باید چې دا دی ویل چې ما شاء الله در الله مرضی ده ما شاء الله دا نه دا باغ تسوي جنت نو بظاہر خدا نے کسی اور تسلسل ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینا مسائل فقہیہ رائشتی دی امام ابو حنیفہ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو ہوئے کہ او آدم اسی گا تو اسنا بی بیر تاثر اسی گی پہ جنت کی امام صلی اللہ علیہ فرمائی شرعی اعتبار سره د ژوند ټول ضرورت پرووایډ کول دا د خاوند ذمہ داری ده چا ذمہ داری ده دا د خاوند ذمہ داری خو باندې ذمہ داری نه ارنی نشته دا یو مسله دویمه مسله چې خزه پاس توګنه کې اوسېدو کې تابع د خاوند ده چې کوم ځای خاوند دي هلته به دا اوسېږي کوم ځای خاوند دي هغلته به دا اوسېږي الا چې په نکاح کې او میرج کې کانټریکټ کې شرط ښیي دا ولیکي دا ضرور اړه فقها مذهب دی که کانټریکټ کې شرط ښیي چې نه نه زه خو د کندهار نه بل خوا نه ځم که ته امریکې ته دی او که آلمان ته دی نه زه بالکل او تا ورسره ایډمټ کړې ده نو بیا یو ار باونډ د امریکا سره نو بس دا یو شرط دی که اوس ورته چې کندهار ته ځي خو هم کندهار کې ځه خو دا کانټریکټ کې نه وي نو خدا تعبیر د خاوند چې اوسېږي به هغه ځای چې کوم ځای خاوند اوسېږي دا دوه مسلې او درېمه مسله چې خاوند به پرووایډ کوي ښځې ته شیلټر د خپل بساط مطابق نه د ښځې د حیثیت مطابق باید چې ښځه دا د لوی مالدار سړي د کور لور خور وي صحیح اوس هغه به د قصر عادتي خو سته غریب به کوم ځای 7-11 کې کار کوي ته به کوم ځای قصر ورکړي صحیح نو ته باونډ صرف د خپل بساط مطابق د کور پرووایډ کولو تایید سورہ الطلاق سورہ طلاق دا اتنشتمی پارے آخری صورت نہیں وہ صورت مخیر ہے دا آخری نا یا صورت مخیر ہے آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 لنبنا حصہ اسکنوهن پیدا مکر اسکنوهن اسویدا خذے من حیث سکنتم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم دخپل قوت مطابق وجد مانا قوت چخپل مالی و فائنانشل پوزیشن جس دے اسکنوهن سویدا خذے من حیث سکنتم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم دخپل فائنانشل پوزیشن پاساس ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ضرر مور کوئی دے دے پارچ دے باندې تنگی راولے یعنی وسط کیږي چې خکور ورته پرووایډ کړي خو قسم دې کوي چې بس خای اپارټمنټ کې به وسه
صحیح شو چې ته خدای ګند راځمای ډرګ والا راځمای حالانکه ټول خالق یې کور پیدا کول شي پرنټ یا په پیسو باندې خدا قسم کړی چې خدا خدا ټاچر کې یا بخل غسته الله تعالی دا کار مکو ولا تضرون دا تکلیف الامور کول تزيقوا علينا خامخا تنګي پیراولې انا جائز خبره ده دا یو مسله آیت نمبر 1 طلاق آیت نمبر 1 اولیسا لینفق ذو ساعت من ساعته خوراک بسنگ ورکی لینفق ذو ساعت من ساعته خامخاد خرچ گئے ذو ساعت د وس مالک من ساعته د خپل وس مطابق خرچ دکئی د وس مالک د خپل وس مطابق یعنی خوراک داته نه چې بس همیشه په ساګونو باندې ټکی نه خدای دې کله کله کابلی پلاو کله چکن روسٹ کله لیم روسٹ کله نور لینفق ذو ساعت من ساعته البته اوس یو غریب سره چې په 7-11 کې کار کوي به کوم دنه لیم روسٹ او چکن روسٹ ولرالي بل دغه دال ساګ باندې بدین دی راکې لینفق ذو ساعت من ساعته ومن قدر علیه رزقه او هغه څوک چې تنگ شوی دی هغه باندې رزق داغو یعنی غریب دی فلینفق مما آتاه الله ناغه بخامخا خرج کوي دا هغه شی چې خدای ورته څور کړی دي چې څوره وسته لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نور کوي الله تعالی یو خصدا مگر په هغه اندازه چې خدای ورته ورکړي دي چې خدای تعالی ډیر ورکړي دي نو دې ډیر خرج کوي چې خدای تعالی لږ ورکړي دي هغه بلد خرج کوي نه صحیح شو واپس بل سبق وقلنا اوی منگا یا آدم او آدم اسکن اسیگا انتا تو وزوجک الجنتا ابی بستا پا جنت کے وکلا ملہا رغدن افرید وارا ملہا دے باغنا رغدن پمڑا حیث شیطما چه کم زیستا سخوخی امام سے رحمت اللہ علیہ دریم مسئلہ تیرا ہوئستا چه پا کور کے دن بیا ریسٹرکشنز نہیں دا مسئلہ ہو لکھا چه کور کے دن خاون ته حق نشته چې خدای باندې ریسټریکشنز کیږي ریسټریکشن چې دا ونه لا کوم د بیمار اورې کنه اسکریم والا فرنس کې پروت دی ایله ګورې لاس ودړې لاس ولا مات کړ نو ما څنګه راوړې دا وکړه ځان راوړل دا کې اسکریم دی خو وکلا منها رغدا حيث شئتما صحیح خبر خواغیلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خدا د خاون په غیر حاضرۍ کې د هغه حیثیت د امین دی د ټرسټي دی د څه دی د ټرسټي او هغه سره دوه څیزونه امانت دي یو د خاون پراپرټي چې کور د چاله د خاون دی پکې دنه اسباب او سامان د چاله د خاون دی نو دا خدا دا د ټرسټي ده اذن چې هغه کار ولرسي او دا په تقسیم شروع شي صحیح ښه پلار کوي لیکن شروع نه کیږي ډالر چې هغه سورہ دی او د هر خلاص کړي صحیح نه دا ترستی دی وا دیم په خپل بدن کې دا د خاون ترستی ده چې دا غیر حاضرای کې د خپل بدن په اساس به خیانت نه کوي خبر ده کې رااله ولا تقربا الشجرة ادوار منز دے کے گئی دے ونتا نو امام سے سلورو مسئلہ تن راوستا ریسٹرکشن کوڈ بی دیئر ریسٹرکشنز کوڈ بی دیئر کہ اس خاون سے شیر اوڑی تو بلچہ امانت دے صرف دلتا چاور کرے چې فرج کې کې دوا ناغي باندې ریسټریکشن لکه ګورې دې شي دا د امانت تر حیات را کړې دا غي فرج خراب دی اته ته به شروع کی صحیح ولا تقربا ذی الشجرة امنس دے کے گئی دوار دیونے تا فتکونا من الظالمین کنس دے شوئی نو شیب دوارا من الظالمین دوائلیٹرنا رول بوائلیٹر فازلہم الشیطان ازل یزل ازلالا زلت الاقدام عربی کوئی شفیق خوائدو تا تاس خوائدل وائی شوائدل وائی شوائدل وائی منگا خوائدل وائی او دا ازل مانا خوائول یا شوائول چبل سو دیو خوائی فازلہم الشیطان وخویو دیدوال شیطان غنحات جنتنا فاخرجوما نو دا دوار راوستل مما دا آغنا کانا چو دا دوار فی پاگے کے نو چکل اغدانے اخورا یا اغونے اخورا دانے اخورا یا اغونے اخورا اولی اخورا لیو اللہ تعالیٰ فرمائی فنسی آدم ولم نجد له عظما دا آدم علیہ السلام خبر بالکل ہی روا چکنی خدای دینا منع کرے
سورہ طه کې الله تعالی فنسی آدم خبره یې راکړو، آدم علیہ السلام خبره یې راکړو چې کلمات یې چې داونه بنوي ولم نجد له عزما. حالانکه الله تعالی وایي ما داغه د پاره هیڅ انټنشن نو فیل کړی چې هغه انټنشنلی وایلیشن کو. انټنشنلی وایلیشن نو سو فرګټفولنس څه شي فرګټفولنس. اوس انټنشنلی وایلیشن چې وي دا سین او کرایم دی. دا ولې ته مثال اخلم انټنشنلی وایلیشن سره کر شریعت خلافی نو سین دی، کر قانون خلافی نو کرایم دی. څه شي دی کرایم دی. او که by way of forgetfulness وي یا by way of mistake نو mistake دی mistake. صحیح په mistake باندې سو capital punishment خو نه ورکوي په mistake باندې capital punishment خو نه. صحیح ها البته نتیجه په مرتب شي. ما ته وګوره د ټوپک ګوله که انټنشن سره د چا په سینه ورويشته نو هم به سړی مړی، اګه په خطا ووته او دا په سینه ولګېده نو بیا به مړی نو کنه. دا فرق پکې شته چې کومه ګوله په انټنشن وي به سړی مړی، که په خطا ولګېده او بیا سړی نه مړی. خو دا کرایم دی، دا رستنی کرایم نه دی، دا مسټیک دی. دا رستنی په نتیجه کې مرتب شو چې هغه مرګ د هغه کس چې چا په سینه باندې ګوله لګېدلې ده. صحیح نو اوس کدا د آدم علیه السلام ګناو بیا به الله پنشمنت وکړو. یا الله دا پنشمنت نه دی، دا د باغ نه راوتل دا ریزلټ دی چې مرتب شي. لکه څنګه په خطا ګولای چې مرګ مرتب شوی دی، لکه په خطا ګولای چې مرګ مرتب شوی دی. دا جنت نه راوتل دا په دې باندې بای وی اف مسټیک په تور ریزلټ مرتب شوی دی. فازلهم الشیطان دې دوانو له خو شیطان نه د جنت نه فاخرجهما دا دوانو له وستل مما د هغه جنت نه کانا په کې و دې دوانو پاګه کې وقلنا نو سیدی را کوش قلنا مونږ وې به تو کوشه بعضکم لبعض الغدو. اوس جنت کې خو هر شي ما ته وګورئ حسد ولې پیدا کیږي، دشمنی ولې پیدا کیږي، بغض کینا ولې پیدا کیږي، د مادي مفادات له وجې، د سټیټس او د منصب له وجې حسد ولې پیدا کیږي. ځکه تا سره شی ډېر دی او ما سره لږ دی، زما حسد پیدا شه او د حسد پس منظر کې بغض پیدا شه. حسد پس منظر کې بغض پیدا او د بغض پس منظر کې زما طرف ته ناکاره حرکات شروع شو چې دې سړي ته تکلیف څنګه ورسوم یا دې سړي دا بزنس څنګه خراب کړم. صحیح ځکه دې قرآن ډېر وړاندې وته خبره دې کړاله. اوس دا ټول سيزونه د مادي او د منصب په بنیاد باندې شروع کی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. دو وګي لیوګان تاسو له وای موږ شرمخ وای ورته شرمخ هم وای دو وګي شرمخان د دې لیمز او ګوډ د کنډکولو لپاره کنډک تاسو وای کنه کنډک وای د لیمب او ګوډ د کنډکونو لپاره دوه وګي شرمخان دومره خطرناک او مضر نه دي لکه د مسلمان دین لپاره چې دوه سيزونه سره مضر دي. نمبر 1 د مال حرص، نمبر 2 د منصب حرص. دا دنیا کې څومره ویني چې تويږي پس تويږي په مال او منصب. دریم شي پکې نشته، بس مال دی او منصب دی. پیغمبر علیہ السلام یو دیم حدیث کې دیتا وی انها الحالقه کدا حرص در کې پیدا شي یا د مال یا د منصب. پیغمبر علیہ السلام وی دا ریزر دی. اوس ریزر چې کوم ځای باندې راځي وخت پاتې کیږي پیغمبر علیہ السلام وی دا د دین د پاره ریزر د دین خړی دین خړی لکه ریزر چې وخت نه پاتې کیږي سره دین نه پاتې کیږي. الله تعالی دې موږ دا شی نه پیدا کړي، دا ډېر عذاب دی. اوس جنت دی خو نه حسد شته چې کوم ځای هر شی وافر وي د هر چا سره. تاسو سره بي ام دبليو ده، شرشاد سره بي ام دبليو ده، اجغني سره بي ام دبليو ده، سره مسرم ده او حیات سره ده، زمونږ دو محترم ملمنو سره ده. حسد څه پیدا شي؟ صحیح شو. تاسو سره کوم دې پینځو کمرو او بهر کمره کې اٹیچ باتروم دی ټول سره مشته نو حسد څه پیدا شي؟ ستام بینک بیلنس ته $10 ډالر او دیم بینک بیلنس ته $10 یا هر څه یې کول دي نو چې هر څه یې کولی به حسد نه پیدا کیږي. او چې حسد نه پیدا نه بغض نه پیدا کیږي، چې بغض نه په عداوت نه مرتب کیږي، چې عداوت نه نقصان یو بل نه ورکي. صحیح نو الله تعالی ورته چې اوس دې باغ نه وځي دنیا ته وځي او دنیا کې بدا اونچ نیچ وي دا کتواله او کوتواله به خامخاوي څوک بلک زیات مالداري څوک کم مالداري جسره بډیر ته جسره بلګوي چا سره منصب وي او چا سره نه. الله تعالی او فرمایشه په څنګه بل دشمنه شروع دا ټیسټ
قلنا اوے منگائے بتو کشے بعضکم لبعض عدو تاسو یو بل پارا دشمنان بے ولکم فی الارض ادا تاز پارا پزما کے دے مستقر دا قرار دے ومتاع النفع غسل الہین تر مقرر وقتوری فتلقا آدم اس اللہ تعالی آدم علیہ السلام میں خدا زمان پر کانشینس بانے برڈن دے I do feel a burden on my conscience زمان پر ضمیر بانے بوجھ دے ضمیر بانے میں بعض اوقات یہ شے گناہ نہیں وہ سلینا حرکت شی صحیح نو ضمیر دا سے بد محسوس ہے سکے بد لیکن اسی وسلم نے قتل خطا ہو شو گاڑی بانے تے سوکو لگے او سڑے مر شو دا گناہ دے ذکر سب قصدان کو نلے والے اگر امن نکلا دا گاڑی مکہ دا ہو لگے دا اولاد مر شو بائی وے آپ مسٹیک صحیح خوشریت اسلامی ہوئی چی دے انسان دے او دا بل انسان ورتم په نظر کې ځان په شان انسان ښکاری د ضمیر په بوج محسوس هي برډن نه محسوس هي دغه برډن د ختمولو لپاره شریعت اسلامي ورته کفاره تصور ورکړی دی صحیح ورکړی ورته د کفاره تصور ورته ورکړی دی چې کفاره ورکا څور کا کفاره ورکا نو کفاره ورکا یا دوه مې تسلسل سره روزي ونیسا یا یو غلام آزاد کا لسوکا یو غلام آزاد کا یا شپېتو مسکینان ته شپېته فدیه ورکا شپېتو مسکینان ته شپیتا فدیه ورکا چی دا بردن دا سر نخلاص شی اس آدم علیہ السلام ویچی خدای اگر چی دے بائی وے آف فارگیٹفلنس پا ہیرا باندے خو زمان ضمیر باندے یو بوج دے دا بوج دا سنگ ختمی دی ما اللہ تعالیٰ وردا کلمات قول فتلقا آدم من رب کلمات از ذکر آدم علیہ السلام دا پروردگار قلنا کلمات یوسو کلمے او کلمے بلد قرآن ذکر کری چی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سورہ اعراف اول صدا واقعہ لگا تفصیل سرم دا مونگا بیگا نبلش پویل انگریزی تفصیل کی دا آیت نمبر 19 نوارا ندا بقرہ بلک تفصیل شی وَيَا آدَمُ پیدا مکو او آدم اسکن اسیگان تاتو وزوجکا بیبستا الجنتا پا جنت کی دا دلیل دیش دا قرآن دا خدای کلام دے دا خبر ایدی کی نچلتا میں سنگ کردے بقرہ کی نو آراف کی مغشن کی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا خُرَيْدُ عَلَى كَمْزَيْ جِسْتَاسُ وَخَيْ وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ خُدْوَالَ مَنِز دے گئی دیونتا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ جن شیبتا سدوائلیٹرز دا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وَسْوَسَو کا وِسپرنگو کدی دوارتا شیطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَلِيَغَنُمَا انجام داؤ چخکارک دے دوارو تا ما وری غنما اغا مستورا و پردشوی سردوی من سوآت ما سوآت مانا عورتنا پرائیویک پارٹ سباڈی وقالا بے ورطا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ نہیں ملکڑی تاسو دوارا رس تاسو دیوننا مگر دیر پارا چی شیطاسو ملکینی دو فرشتے و تکونا من الخالدین یا پادشی پدی جنت کے میشد پارا وقاسموما اد قسمو کدی دوارو تا انی لکما لمن الناسحین چی تاس دا خیر خواہی و خیر خواہی کو دلاؤما راکت اکلتا دوارا دلاؤما مانا راکت اکلتا بغرور دوکے سرا فلم دلاؤما راکت اکلتا دوکے سرا زان طرف تے مائل کرس زان طرف تے مائل یعنی دم رب بہترین بیان دوارو تا ہوکو چھے واقعی تی متاثر شو خزا خواہن دوارا تے نو تا کلا منافق سڑے برتا دا سے جیبا بیانو کی تو باید آخر مخلص سڑے
صحیح شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دا منافقان رال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته دا عجیب عجیب خبره کولی. پیغمبر علیہ السلام وایي دا ډېر مخلصان خلک دي، دا ډېر مخلصان خلک دي. الله تعالی فرمایي اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. دغه منافقان چې ته وینې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان داسې برابر کړی، ته وایي واه څومره خاصه کړی دا خاصه سره. و ان یقولوا تسمع لقولهم، که خبره کوي نو تا ورته وږي خي، ځکه خبره دومره خوږه کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې تاسو باندې یو زمانہ را روانه ده، تاسو باندې یو زمانہ را روانه ده. السنتهم احلى من السكر. دا سے خلق سره به واسطه ای چې دا غي الفاظ او کلمات او بیانات با د شکر نه زیات خوږي، د برینا سکر معنا برا د برینا به زیات خوږي. وقلوبهم قلوب الزیاب. خدا غي زونه به شرمخان زونه دي، زونه به خونخواري، زونه به سي، زونه به خونخواري. يقول الله عز وجل ابي يغترون ام علي يجترئون. اللہ تعالیٰ ویدہ سے خلق کو متعلق ہوئی کہ ابھی یغترون دا خلق زما پنوم خلق کو دوکی ورکی یا زما پنوم دوکا شوی دی، ام علی یجترئون یا ما تخفل زوردوب خی خپل کردار بانے سوچ نکی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی لأبعثن علیہم فتنہ، زدا سے مخلوق بانے بیو دا سے فتنہ را لے گم، معاشرہ با دا سے فتنہ کی اختکوم تدعو الحلیم فی حیران، چی عقل من سڑے با ہم حیران ہوئی چی خدای صفحے سلو کو حالات کم طرف تروان دی. منگا موجودہ دور شو پا دا طرف روان دی دا ہیچ چاہتے انکار دے کئی سکی گی دنیا کی، دا چاہتے انکار کئی دا زمان کم سپریم کمانڈر چیزے اغم سے انکار نہ کئی سکی گی، اگر تم اس پتہ نہیں سکی گی. صحیح شو. اس پتہ ٹی وی باندے ہو اگر زمان کا ڈیفنس منسٹر اگر پتہ اس دستا سمجھا ما په دې ټي باندې قتل د ډیفنس منسٹر یو خط لیک شوی دی، یو میمو لیک شوی دی، میمو خط نه میمو لیک شوی. هغه میمو کې ویلي دي چې دا مونږ افغانستان کې پیرا کې دواړه ځای کې په دلدل کې خطیو، په خط کې خطیو. صحیح په خط کې خطیو. خطر د مونږ لپاره نور هم سیوا شو او اسلام پیدا کړل. اوس یې په دې اخته چې دا میمو چا لیک کړی دی، یا دا غټ خلک یې خپل میمو لیکي دایره لیکي نه هغه چا لیک کړی دا. نو دا هغه دور دی چې هغه متحیر جنس وکړ، مونږه متحیر شو. خدای څه کیږي الله یې صحیح کوي چې څه کیږي. فلما ذاق الشجرة کله چې دې دوارو وسکل داونه بدت لهما سوآتهما دې دوارو ته پرایویټ پاس کار شو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حدیث کې راځي ابن عباس سے فرمایي چې دا نوکان دي، نوکان د دې کوم میټیریل چې آدم او حوا جنتی جامه د دې میټیریل جوړه. آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حوا جنتی جامه لکه د نوک په جوړه د دې میټیریل دا تاسو چې نشلیږي کښلیږي شلیږي هم نه وینځل د ضرورت دي، وینځل هم د مسلس په کې بس په خپل ډول کې شي. صحیح شو. کدا کپڑے را سره نه پس کا سب بند کول کپڑے دوبارہ صحیح کا او حیات تمام ضرورتوں سے سیکورٹی والے کا نہ سیکورٹی والے آرڈر ورکی چائے نہ کے بس جوڑا کپڑا تو دے گا نا. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما كان شدے دوارو تا پرائیویٹ پاس ساباڑے واتفقا شروع شدوارا اس دوارا حیادارو دوارا بے حیا خلق چی دا پا بربندی دو خوشحالی گی، حیادار خلق چی دا ایساخی جی، حیادار خلق چی دا ای بدن چی بربندی گی دا ایساخی جی نمڑی گی. اس آدم او حوا علیہ السلام خود دوارا حیادار خلقو چی بدن سنگا بربند شو. اس دوارو غریبانانو دا دیت بنانا کیلا ورورتا دا کیلے ونی تے ورمنڈک کتا کہ لولے پانی کنی لولے پانی اغیر آفستے وزان سریع زیر کولے زانے بندی. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا دوار شروشو لگولی بدنن بالے من ورق الجنہ پاد جنت وناداؤما ربوما وادک دے دوارو طرف دے دوارو علم انحکما وانتلکما شجر آیا ما تاسو نوی منکڑی دے وننا وَقُلْ لَكُمَا آیا ما نوی تاستا ان الشیطان چی شیطان لکما غدو مبین تاستا پارا کلیر کٹ دشمن دی. قالا دے دوارو دعوی کلمات
چې ربنا ظلمنا انفسنا، خدای مونږ زیاته کړې ځان پر سره، وان لم تغفر لنا، کتب خننو کې مونږ ته، وترحمنا، رحم نو کې مونږ باندې، لنکونن من الخاسرین، نو شوب مونږ د لوزر مونږ به هر شی لاس کو. نو دا کلمات دي چې نن سبق کې راغلي ذکر کیږي، واپس پر سبق ته چې فتلقى آدم من ربه، واپس بقره ته فتلقى آدم من ربه، ذکر آدم علیہ السلام در رب کلمات یوسو کلمه، نو دغه کلمې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فتاب علیہ، اللہ تعالی رجوع کردبان، انہو اللہ تعالی هو التواب الرحیم، اللہ تعالی توبہ قبل ان کے میرا بان لے. قلنا منگوے اے بتو کسے منہا جنتنا جمیعا طول، نو دی طول خلو دو کسانو، یو آدمو یو حواوا، نو عربی واحد جبدا چی پدی کی دو واحد او دو جمع پا میس کی یو بلا سیغی اغیتوی تسلیہ، صحیح ورته هغه ته وایي تسنیه. حالانکه په نورو ټولو ژبو کې د یو نه زیات چې هغه لپاره پلورل لفظ وي او یو چې هغه لپاره سنګولر وي. صحیح شو؟ هی او دې انګریزي کې هی او دې، هی د سنګولر لپاره او دې، خو په عربي کې داسې نه، په عربي کې د سنګولر لپاره هوا، د جمع لپاره هم، په دې مې سره دوه لپاره هما. صحیح شو؟ نو زي خود وکسانو پکاره چې ورته ویل چې قلنا اهبطا، تاسو دواړه کوسئ، نو ورته سوې اهبطو د پلورل دی، تاسو ټول کوسئ. سوچ تاسو نو دې ته وایي تغلیب. سوې ورته تغلیب یا مجاز، شکل دو باندې د پلورل حکم صادریږي. قلنا منگوے بتو ملا جمیعا، تاسو کوسئ دې جنت نه یو ځای، جمیعا معنا یو ځای، دانا چیزی نتنن لرسا و دابا پسی سبا درشی بل گاڑی کی نا بسی خزای خوشی. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني، چتنن گاڑی کی لرسا دابا سبا فلائٹ کی لرسا تیرائشی. فإما يأتينكم مني هدى، اما بمانا دا متاما، فإما یا دا اما لفظی مانا کی کچر راغ تاستا، نہ دا کچر اف و بٹ خو آغا سو کے استعمالی چاہتا در مستقبل پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اف و بٹ استعمالی دا خورا خبر یقینی ٹولا دا کنٹرول کتا علم ہم دا دے کئی یو مگا نو آغا اف و بٹ سر پار استعمالی. دو دی وجہ اللہ تعالیٰ اف و بٹ پمانا دا یقین باندی، دا اف و بٹ پمانا سی پمانا دا یقینی، نہ اما پمانا دا بتاما. فإما يأتينكم، پس کل چراغ پاستا، منی زماد جانبنا ہدن وحی، فمن تبع ہدایا، چاچ فالو کا وحی زما، فلا خوف عليهم نبیر دویبانے، ولا هم يحزنون انبدے فکر ملکی گی. والذین کفروا، او آکا سانچ کفر کرے، وکذبوا بآیاتنا، تکذیب کرے دایتون زمونگا، اولئک اصحاب النار، داد اور ملکر دے، ہم فیہا خالدون، دے بدے کے میں سے. آیت نمبر 28 کی فلا خوف علیہم، دیبان بیرنی، ولا هم یحزنون، دیبان بیرنی بحال کی، دیبان بیرنی پا پریزنٹ کی، ولا هم یحزنون، انو دیتا وریز پیدا کر دی دا مستقبل لپارا. they are okay today and they will be okay tomorrow and day after tomorrow. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چلو وحی اتباع کوا، تعالیٰ ننم سیر نہ پکار، سبام نہ پکار، اور بلادم نہ پکار، دکا سڑی یریبی دسنا دمرگنا، دسنا دمرگنا. او چکم قوی مومن بھی مرگ داغا دا پارا سمانا رہی. صحیح علامہ بیر خاجی بشیر ویلے اردو کی، چی زندگی کیا ہے عناصر میں ظہوری ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہوری ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. چی جوان سشے دے بس اللہ تعالیٰ سو عناصر رہے ہو جائے کی یہ سنی جوان کی جوڑ سی، آگا عناصر چی اوپر جدا کی اللہ علاموی چی عناصر are still there, elements are still there، وہ دا جوان پر شکل کی کمبائن دی جوان پر، اور چی مرگ راشی سپریٹ شی، یعنی عناصر still there there. دا بدن ذرات چرته دي، خو پراتری چرته خو دینو، د خدای کائنات کې روح چرته دی، چرته خو دینو،
چې کله ژوند نو د بدن ذرات یو بل سره یو ځای وو پکې دنګا پینټریټ شو، چې کله جدا شو نو روح هم یو ځای پروت دی، بدن ذرات هم څه پراته دي. صحیح. نو فلا خوف علیهم، نبیر دوی باندې فی الحال ولا هم یحزنون، ان دوی فکر من کی په مستقبل کې چې نیکسٹ فیوچر یو شوډ فیل نو وری. مستقبل کې هم ځان باندې سیر هم محسوسه وا، ستا مستقبل به هم خیر وي. یو او دیم باندې چې لا خوف علیهم، نبی دوی باندې اس یرا د ځان متعلق. خوف هغه یاره ته وای چې سره د ځان متعلق کېږي. ولا هم یحزنون، ان په دوی فکر ملکی د خپل بلاوت متعلق، چې زګر دوی بلاوت چې چا سره محبت ته هغه د دوی په لار رواني، نو دوی وای چې زما ژوند د خیر نه د ژوند بم د خیر. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظا وهو ارحم. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. هوا دا لوشکر کی آواز رہتی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. دی آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 40 پوری سو خبر ذکر کی. اول دا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تے سو حکموں نے کری. یو دا چې زمان نعمت یاد ساتي چې کم میں تاسو باندې کړی دی. دویم دا چې تاسو ما سره کوم وعده کړی دا هغه ایفا وکړئ. Don't make noise, don't talk. دریم دا چې زمانہ ویریږي. سلورم دا چې دا کم کتاب میں دے پیغمبر ته ورکړې دی باندې ایمان راړي. پنځم دا چې تورات کې د پیغمبر کومه تذکرہ ده هغه د دنیوي مفاد د پاره پټوي او بدلوي. ما شپږم ده چې حق او باطل سره مه مکس کوئ، رښتیا او دروغ سره یو بل سره مه مکس کوئ. اوم ده چې حق پټوي هم بیان کوي. اتم دا د منځونو نظام قائم کړي. نهم دا د زکات سسٹم قائم کړي. لسم دا د باجماعت منځ اهتمام وکړي. بیا مولایانو ته الله خصوصیت سره خبره کوي ربا حصہ. چې خلقو ته د خیر خبره کول او په خپل په عمل نه کول. دا خو نان سنس دی. بلا خبره ده چې تکلیف در باندې راځي نو دوا عملونه کوي. یو صبر، یو منز، یا بلا معنی دا ده چې اصلاح د خپل مزاج او د فطرت غواړي.
نو دې دپاره دوه علاج دي، یو روژه بل منځ. نو دا سیف الله خانه که چرته بیان کې ها نو د دې څلوېښتم نمبر آیت نه شپږ څلوېښت پورې دا آیتونه تلاوت کا، وایي دې کې دا حکمونه کېږي. دا ګورو پوره بیان دی. فرید خان تم ځان سره بیا نوټ بک راوړه، دا بغیر د لیکلو نه کېږي. الله تعالی د انسان په مزاج کې فوټوګرافیک میموري پیدا کړې ده. نو دې چې کوم شی په خپل خط باندې ولیکي هغه شی د پرنټ شي. څنګه یا بنی اسرائیل او بچو د اسرائیل. اسرائیل دا په هیبرو کې د یعقوب علیه السلام نیک نیمو، او په هیبرو کې د دې معنا ده لکه په عربي کې عبدالله چې څه ته وایي، د الله بنده. اسرائیل معنا د الله بنده. یا بنی اسرائیل او بچو دے اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کے نعمت زما اللتی آغا نعمت انعمت علیکم چی ما انعام کرے و تاسو بان لے. نو سم انعام کرے اللہ تعالیٰ فرمائی بیک وقت نبوت او بادشاہت دام دی یعقوب علیہ السلام اولاد لور کرو، نبیانمو بادشاہانمو. دین لوی نعمت بلستا چې یو سړي سره دینی رهبري هم په لاس وي او دنیوي رهبري ورسره هم په لاس وي. دینی رهبري او دنیوي رهبري. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او وفاو کوي په وعده زما باندې. نو ما سره تاسو وعده کړی د تورات په حواله باندې چې کوم پیغمبر د الله راضي هغه باندې به ایمان راوړو. تاسو دا وعده کړی چې د الله کوم پیغمبر راضي هغه باندې به ایمان راوړو. پرویز open the door. نبوت ور سره حکومت ور سره نو هم دینی رهبری ور سره هم دنیوي رهبری ور سره. یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمتی، یاد کے نعمت زما غان غمت علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندې. واوفو بعهدی وفاو کوي په وعده زما باندې. نو تورات په اساس دی وعده کړو الله تعالی. ځکه تورات کې دا حکم دی. قرآن کې څومره خبرې چي دي چې مونږ کله ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه فی الحقیقت وعده ده الله سره چې ستاسو د قرآن کې او د محمد رسول الله تعلیماتو کې سړي دی باندې عمل کوو. صحیح د کلمې معنا ده، د کلمې معنا ده. دیو جی علامه ډېر ښه شعر ویل دي چې یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا د محبت په شهادتګاه کې قدم کې خودل دي. دا ډېر آسان خبر نه ده چې دا کلمه دی وي نو ځان به قربانۍ ته تیار ساتي. صحیح شو. حضرت عمر رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ویجی زما تاسو سره ډېر محبت دی. پیغمبر علیه السلام ورته لږ سوچ په وکړه د مور پلار او بچو نه زیات. حضرت عمر داسې وکتل ویجی او white maximum? You are maximum? White maximum? Yeah. You get it? I'll see you next time. I love checking and doing see anything. Okay, I'll see you next time. What happened? If there's any problems, please come see me. Okay. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وفاو کوي په وعده زما باندې. نو اوس کله کلمه چې مونږ ویله دا په حقیقت وعده ده الله تعالی سره.
چې د قرآن کې سدي دا به عملی کوو، د پیغمبر علیہ السلام تعلیماتو کې سدي دا به عملی کوو. بعینی د ترنګي چې کله يهوديانو تورات منلو نو د دې معنا دا ده چې پک اینڈ چوز به پکې نه کوو، خو دا سوره کتاب دی نه دا ټول به منو، چې دا سوره کتاب دی دا ټول به منو. نو چې دا ټول منې نو په ټول کتاب کې د دې پیغمبر تذکرہ ده چې د باندې به ایمان راړي. صحیح شو؟ نو دا تاسو وعده کړی ده، نو دا وعده پوره کړئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَفَاءُ كَيْ پَوَعْدَ سَمَاهُ فِي بِعَهْدِكُمْ زَبَ وَفَاءُكُمْ پَوَعْدَ اسْتَاسُ بَانْلے بیا تاسو له عزت درکم. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ خاص زمانہ یریږي رهب ارهابي ورته صحیح ورته فرهبون مسلمان ارهابي نه، مسلمان په خپل رهیب وي د خدای نه یریږي. صحیح ارهابي وایي ټیررست ده. وآمنو ایمان راړې بما پا کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم پدې حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما د مضامینو دا کتاب معکم چې کوم کتاب تاسو سره دی. نو تاسو سره کوم کتاب چې تورات دا قرآن دا هغه د مضامینو تایید کوي، دا قرآن دا هغه د مضامینو تایید کوي. ولا تکونو او مکے گئی اول کافرن بیلم بنی کافران پا دے قرآن بانے دے یہودنا جو کہ تاسو اس انکارو کا دے پیغمبر زمانہ کی نرستو یہودیان با تاسو پسی روانی غیب انکار ہی انکار کئی او کہ تاسو تسلیم کو نبل دا شیر دا گاڑے با یو سی پاٹ لائے توخیش خوز دوی دا کارو لکو بے ولی دا انکار کو زکا چی دخپلو شکرانو نظرانو لارے نبندو دے د دې ربایز د خلقونه شکرانه نظرانه غستی سیټو پیسې نو چې په محمد رسول الله ایمان نه وړي وي خدغه دکانداری بندې ده بیا. ولا تشتروا بیاات ما خلی پایتون زما باندې ثمنن قلیلا عوض قلیل ځکه دنیا کې ټول د یو آیت بدل کې والے او یو آیت پټ کې دا آیت مقابله کې دا عوض قلیل دی. ټول دنیا د یو آیت بدل کې دی نشي. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانو یریږي ولا تلبسوا الحق مګډوي حق بالباطل د باطل سره روا ناروا سره رښتیا د دروغ سره حق د باطل سره مکسچر مکوي ډسټینکشن وساتئ ډیفرنشیټ حق او باطل دا جائز دی دا ناجائز دی دا جائز دی دا یعنی دی خو یو ناجائز کول دی یو ناجائز نه منل دی لیکن اسمان و زمین کے فرق دے. ناجائز کول گناہ دے خو ناجائز نه منل دا کفر دے. دا مسئلہ وری کہ سیف اللہ خان چې ناجائز کول دا څه دی دا گناہ دے خو ناجائز نه منل دا کفر دے. لکه خدای یو شی ته وای دا حرام دی ته ورته نه وای نو دا خدای کاټي چیلنج کول دي. گناہ اللہ تعالیٰ په توبه معاف کوي، گناہ اللہ تعالیٰ په توبه معاف کوي. کفر بغیر د ایمان نه معاف کیږي، کفر بغیر د ایمان نه معاف کیږي. ہاں اور ناجائز نہ منل کفر دی. دروغ ویل گناہ ده خو چې دروغ دی وی هغه جائز ګڼل دا کفر دی. ولا تلبسوا الحق بالباطل مګډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون حال داده چې تاسو پوهیږئ په حق او باطل پوهیږئ. تاسو دا کار کو only 3 and 4 yes and also there 1 yes leave number 1 yes ولا تلبسوا الحق بالباطل مګډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق عم پټوي حق وانتم تعلمون حالانکه تاسو پوهیږئ په دې دواړو خبرو چې حق او باطل خلط کول هم ګناه دی او حق پټول هم ګناه دی. په دې دواړو خبرو پوهیږئ حق او باطل مکسچر جوړول دا هم ګناه دی. ها د پردو خود او پردو سره مکسچر جوړول ای باندې څه کوئی اجازه سره دا ګناه دی. وتکتم الحق حق پټول دا بیا بل ګناه دی. واقیم الصلاة قائم کئ منځ
وآتوا الزکاة ورکی زکاة ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئی سرد رکوع کونکنان رکوع اهم رکن د مانځه دی معنی دا چې مونږ کوي سره د مونږ کوونکونه د دې آیت په اساس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي نماز با جماعت واجب دی دا سنت نه دی سنت خو واره چې صرف د پیغمبر پریکټس وي چې صرف د پیغمبر پریکټس وي یو خود وجود د پاره دوه دلیل لري یو دا آیت چې ورکعوا مع الراکعین مسکوي مسکون کو سره یعنی با جماعت کوي مسکوي مسکون کو سره سمانا با جماعت کوي یو حکم قرآنی دی دویم دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې و فرمایل چې زړه مې غواړي چې خپل مسله باندې سوکو درو دې پرې رګ باندې سوکو درو او بیا خپل ځوانانو ته حکم وکم چې لرګي را جمع کړي لرګي وایي تاسو خشاک فیول چې لرګي را جمع کړي چې دا هغه چا کورونو ته اور واچوم چې څوک د جماعت بوزدل نه دی راغلی نو دا دومره سخت وارننګ چې پیغمبر ورکړي دا په سنت نه ورکړي دا په څه ورکړي په واجب ورکعوا مع الراکعین مسکوي مسکون کو سره اتامرون الناس دا خبره د مولایانو دا آیت چا خبره ده د يهودو د مولایانو د يهودو د مولایانو یا زمونږ خپل مولایانو که عمل د رسول صحیح ځکه چې په فقه کې یو قاعده ده وی مورد د حکم خاص وي خو تطبیق د حکم عام وي صحیح مورد د آیت خاص وي آیت چې کوم ځای وارد شوی نه خو یو سپیسیفیک خبره کې وارد شوی خو د هغې اپلیکیشن جنرال وي اپلیکیشن یې صحیح جنرال بیا خاصه واقع سره متعلق نه واقع باندې خو صرف د اپلیکیشن لپاره راغی اوس هر وخت چې هغه شان واقع پیږي نو هغه آیت ورته اپلای کیږي اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلق ته بالبر د نیکۍ وتنسون انفسکم هیروي ځانونه خپل په خپل خیر نه کوي خلق ته وای خیر کوي او په خپل ته ملاسه ته خیر نه کوي وتنسون انفسکم صحیح وتنسون انفسکم هیروي ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه حافظ شعر د غالبا چې واغزا حافظ ډیر ښه شعر ویلی دی چې واغزا کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند سوئی سر مطلب فرقی رضی کنا چې واغزان کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرا ول آکار دیگر میں کنند وہی ہوتا ہے حافظ کو ډیر زنده دل سره ہوگا نیچوا غذا کے جلوہ پر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنند نہ کوئی آکار دیگر میں کہو گا اتامرون الناس آیا حکم کوئی تاسو خلقتا بالبر دنیکای وتنسون انفسکم روی تاسو ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب حالانکه زمون د دې بورډ ممبرانو کې دا واحد سره دی چې مسلسل لګي کار کوي ما ورته مې دیوانه مکسیکو نه لګو نو دا ټول ونه په خپل کړل دا ټول بوټي په خپل کړل لمن ټول په خپل کړل عربي بل دکی او صفت ده په دې وکاله کې ما چره د خپل خبره چا پس نه اوري بلکې کتاو دې سروش لري چې متعلق څه خبره کوي هغه نه پرسي دې مې نوٹ کړل او الله اعلم وتنسون انفسکم روي تاسو ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه تاسو ولې کتاب او کتاب کې دا حکم دی چې کوم خبره د نیکای کې رومبه کوشش کوي چې په خپل ته عمل وکړي ځکه دا عامل سړي د خپل خبره چې دا په بل باندې اثر کوي دا په بل باندې اثر کوي وانتم تتلون الكتاب ولې ځکه چې په خپل عامل وینو خبره د زړه د اخلاص راوځي چې په خپل عمل کوونکې خبره سي
ځکه چې کوم شی باندې تا عمل کې نو دا ستا پر رګ او ریشه کې پینټریټ شوی صحیح پر رګ او ریشه کې نو چې رګ او ریشه کې د کوم خبره ای او هغه په جبه راځي نو هغه لکه تیر به هدف څنګه تیر به هدف پر زړه د اخلاص خبره او کنه داسې نه زړه د اخلاص که تسبیح د زړه د اخلاص نه ته دې مساثر نه ها نو او د حافظ یو بل شعر مې رايات شه ما حافظ دې کتل نو د حافظ یو بل شعر مې رايات شه چې بر زبا تسبیح و بر دل گاو خر افلا خان ته د حافظ مرید دی کنه چې بر زبا تسبیح و بر دل گاو خر این چنی تسبیح کے دارد اثر این چنی تسبیح کے دارد اثر وانتم تتلو الکتاب حالانکہ تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ په خبره ځان نه پوهوئ چې د اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان اولا ده دا مسله ورته افلا تعقلون چې الله تعالی وایي تاسو عقل نه استعمالوئ یعنی دې کو ګور کوم شی چې تاسو خیر ښکاري نو به ځان د پاره غواړي کله به مخلوق د پاره هر خیر لوم به سره ځان د پاره غواړي صحیح اوس پیسې خیر دې که خیر نه دې ډالري خیر نو تیرم به ځان د پاره غواړي خلکو د پاره نو به هر یو سره نو به پیسې ځان د پاره غواړي بیا بل نو الله تعالی وایي چې دا دین تاسو د خیر کار ښکاري نو تی په خپل ولې به نه عملي کې صحیح چې اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان ډیر اولاده او هر یو سره کله خپل ځان اصلاح کې ولګي ټول دنیا به صالح شي ټول خو موږ هر یو سره د بل په اصلاح کې راګیدلې موږ دې ټیک شي صحیح شه نو موږ په خپل خراب یو خپل خرابې راته نه ښکاري موږ د بل دې ټیک شي واستعینوا امداد والی اللہ تعالی نا بالصبر نو صبر یا په خپل معنا ده پیشنس امداد والی اللہ تعالی نا صبر کولو سرا والصلاة امانز سرا نو کله چې مصیبت راشي نو دا غیر پر دوه لارې دي یو دا چې صبر بکې دیم دا چې مونږ کوا دې سره اطمینان راځي ځکه کوم تکلیف راشي نو دا برډن په بدن نه راځي تکلیف یعنی په بدن باندې خو د فزیکل کم درد چره نه په بدني خو مالی نقصان د تور رسیدا دا غي تکلیف او روح دی هغه چاته هغه روح دی یعنی ډایرکټ ستا بدن ته فزیکل کم تکلیف نه رسیدا خو تکلیف دی بچی دا تکلیف رسیدا او څنګه ته فزیکلی نه دی هغه تاسو څنګه دی منټلی دی صحیح ستا روح په درديږي نو صحیح لپاره بس کې نمبر 1 صبر او نمبر 2 منس ذکر حدیث کی راضی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنه امرا بادر الى الصلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې بغمجن شه سچل بوش غمجن بش تکلیف په پیراغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فورا او دسو کا مزموک ځکه چې حضور علیہ السلام فرمایي چې حب الی من دنیاکم ثلاث ما تستاسو دی دنیا کې درې سيزونه راوختی استاد دی دنیا کې راته درې شیونه راوختی اطیب یوم خوشبوئی خوخه ده عطر وحسن المعاشرة الى النساء خذ سرا خجوان تیرول کاین جوان تیرول دامه خوختی ځکه چې اوس خو دې په سره ځان سمونه ټرمنیټر دی هم نختاري سره دی صحیح ده صحیح وکړه او دریم وجعلت قرة عيني في الصلاة زما د سترګو یخواله خدای مونږ کې خو دې سترګو یخاله په مانځ کې واستعينوا امداد غواړي الله تعالی نه بالصبر صبر سره والصلاه مانځ سره دا یو معنا اذن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې د رمضان ته وایي شهر الصبر څه ورته شهر الصبر چې دا د صبر میاشت ده صبر معنا ځان را کنټرول کول دا د کنټرول میاشت ده سفلا خانه دا رمضان څه دی د روزي معنا دا چې ځان کنټرول کا خوراک شته ځان ته کنټرول کا څښاک شته ځان ته کنټرول کا بیبي شته ځان کنټرول کا دا شهر الصبر اوس يهود د چې ایمان رسول پاک باندې نه د دوه وجو ټول تولید د دوه وجو ایمان نه راړو یو
دای ته مدینه په ماحول کې عزت ملاو. سورت ملاو عزت ځکه دای تعلیم یافته ګڼل شو. ا د مدینه خلکو سادهګان فارمر خلکو بزګرانو څه شو بزګرانو. نو بزګرانو ته خو چې کینډر ګارټن چا پاس کړي هغه راشي هغه کې نه پی ایچ ډی دی. څنګه صاحب الله خان ها ایوه خدای ولا بالا ډېر لوی علم ورکړی. دا ټول ډاکټر صاحب وایي څوک ته پته نه استاد صاحب ورته حالانکه په خپل خر سے بیٹھے کې ولا نور دا تعلیم یافته ان سنس آسمانی کتاب ور سره او دا غي عالمانو 39 یوا دوین د پیسو ګټلو ډیر ماهرانو دولت حرص پکې او دا غیر لپاره هر طریقه استعمالول. اوس که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی دا ډول خبره ختمه دي. پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی نو بیا ډول خبره ختمه دي. د لوی مولا په موجودیت کې د وړوکی مولا څخه تاسو کوي ها لوی مولا مشر مولا ته موجود دی بیٹر خلک تاسو چاره کوي خبره تم دا نور مولان غریبانه غلی نه اسي. نو چې پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړی به خوردي مانیټری څه پیدا یوا دویم د ناروا غټي لارې پم بندولې. د ناروا د غټلو لارې پم بندولې. دا دوه څه د قرباني کول نشو. دا تولیک یو حب منصب او دویم حب مال. حب جاه او حب مال. ما الله تعالی ورته علاج خود الله تعالی ورته سو خود علاج چې واستعینوا بالصبر امداد غواړي اصلاح کړي امداد غواړي د خپل اصلاح لپاره بالصبر په روزې نیولو سره روزې سره مالی خواهشات کنټرول کیږي. دا تولیک روزې سره مالی خواهشات دا غیر لپاره یو معالج دی ټریټمنټ علاج دی. والصلاة امداد غواړي مانځ سره نو مانځ سره د اول نواله اخره پورې عاجزی کول دي. څه شي سفر خانه مون څه شي دي عاجزی د الله وړاندې. نو چې عاجزی کې بار 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 اگر طبیعت جوړ شي دا د تکبر او د لیډرۍ دا شوق ختم شي. صحیح دا د منصب دا شوق دا ور سره ختم شي. واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي الله تعالی نه بالصبر روزه سره والصلاة مانځ سره وانها لکبیرة او دا استعانت دا د خدای نه امداد غوښتل دا دواړه کارونه کول 15 وخت کمټمنټ د مانځ لپاره او روزي نیول دا آسان کار دی ګران کار دی. لکبیرة خدای وایي دا درون کار دی دا ګران کار دی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اتاکید سردا مشکل کار دے الا غل الخاشعین مگر نہ دا چا د پارا چے خشوع کون کے دے یریدن کے دے الذین خشوع کون کے یظنون چدا یقین دار انهم ملاقو ربهم چې دای ملاوي دن کې پروردگار خپل سره وانهم الی راجعون او دا چې دوی به الله تعالی ته واپس نن کیوي چې چا عقیده برابر وي چې خدای ته واپس زو ملاويږي نو داغه لپاره منځ روزه یا نور عبادتونه هیڅ مشکل نه منځ عبادتونه روزه هیڅ داغه لپاره مشکل نه. یا بنی اسرائیل اوس دې آیت نمبر 30 خنواله تر آیت نمبر شپیته پوری بلکہ تر آیت نمبر یو شپیته پوری لیکن لسی دو ذکر کی اتنے نعمتونه چې الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړو او دوا عذابونه چې ولور کړو. نعمتونو کې لومبنه نعمت آیت نمبر 90
چې نجات می درک فرعون نه. دویم نعمت آیت نمبر 50 چې سمندر می درته وچ کړ په پوری شوي. دریم نعمت آیت نمبر 51 او 52 چې د سخی عبادت مو وکړو خو خدای درته بیا هم معافي وکړه. نعمت نمبر 4 آیت نمبر 53 چې الله تعالی تاسو له کتاب او قانون درکړ. نعمت نمبر 3 آیت نمبر 54 چې تاسو توبه وکړه الله تعالی ته نو الله مو توبه قبول کړه. نعمت نمبر 6 آیت نمبر 55 او 56 چې تاسو موسی علیہ السلام نه تقاضا وکړه چې مون خدای مخ په مخ قتل غواړو. دا سوال مو نامناسبو نو تالندر والی مون ورتندر وای تاسو ورسوي تالندر والی مړ شوي او خدای بیا ژوند کړي. دا نعمت ده. نعمت نمبر 1 چې سارای سینا تکل لاړی سینا ډیزرټ دلته سخت ګرمي وه ونی وینا خدای در باندې د کلاوډ سورې جوړ کړ سایه من او سلوای درکړ. دا په آیت نمبر 50 کې لیکل دي. نعمت نمبر 8 په آیت نمبر 60 کې چې هغه سارا کې موبو غوستي نو موسی علیہ السلام یو راکلا یو تیګلا هغه له په خپل اعصاب باندې ډب ورکو نو هغه نه 12 چینه را خلاص شي. هر چې دوه عذابونه دي نو یو په آیت نمبر 58 او 59 کې ذکر دی. آیت نمبر 58 او 59 کې چې الله دوی ته حکم وکړي یروشلم ته لاړ شي. هلته د خدای عبادت وکړي سجدې وکړي او الله نه معافي وغواړي. دای دې خبرې نه جوک جوړ کړ مسخره. نو الله تعالی په پلیګ راوست تاون او دویم عذاب دا آیت نمبر 1 کې ذکر دی. آیت نمبر 1 کې چې خدای منو سلوا ده کړی بغیر محنت او تاسو پیاده وګورئ الله تعالی نه.
یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمتی، یاد کئی نعمت زمان لتی آغا نعمت انغمتو علیکم چی ما انعام کرو تاسو بانے، وانی فضلتکم اما برتری در کرے و تاسو لعل العالمین و مخلوقات دا زمانے اخپل بانے. پٹولو مخلوقاتو نا پل زمانہ کے تاسو دا ٹول لبہتر خلق ہوئی، پل زمانہ کے تاسو زکتا سر پیغمبر موجود. واتقوا یوما یرے گئی دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چی نبشی دفع کولے یو کس دا بل کسنا لگون دے عذابم سو کیا سر سہل کولے نشی. ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبلولے دا اس نفسنا دا چا انٹرسیشن. ولا یوخذ منها غدل ان نبشی قبلولے دا اس یو نفسنا غدل رینسم رینسم فدیہ. ولا هم ينصرون ان بدوی سر امداد کولشی، ولا هم ينصرون نہ بدوی سر امداد. نو دنیا کے دے طریقے سڑے پہ دا تکلیف نہ بچ گئی. یو پیسو باندھے، دویم دا چاپا انٹرسیشن باندھے چے لوی جرگی ممبر واسطہ، او دریم گینگ و گروپ مضبوط تے، حزب مضبوط تے. داغی دا وجہ ورطا سوک سویل نشی. اللہ تعالیٰ وی قیامت کے دادری والا نشتا، نہ پکی رینسم شتا، نہ واسطہ شتا، نہ پکی گروپ شتا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کاغا چھ نجات میں درکڑے ہوتا سلا دا آل فرعون یسومونکم چھ در رسوئے تاسوتا سکوئے تاستا. یسومونکم مانا سکوئے، سکوئے تاسو الغذاب ناکار غذاب. یذبحون ابناکم چھ ذبح کوئے زوانان ستاسو. ابناکم مانا زوانان. یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم اجوندائی پری خودی خودستاسو. نائی بانے بے خدمت کو تو بنی اسرائیل خودی اب ایسا کون خدمت. وفی ذالکم اپا دے عذاب کی بلاؤن امتحانو من ربکم دا جانب در افستاسنا غزیمون دیر لو امتحانو دا. یو معنی دادا ادویم دادا چی وفی ذالکم اپا دی نجات کے بلاؤن نعمت، بلا معنی دا نعمت من ربکم دا جانب در افستاسنا غزیمون دیر لو نعمت. وَإِذْ فَرَقْنَا آیات کاغا چی اچو مونگا بکم تاسبانے البحرہ سمندر میڈیٹرینین. کم سمندر میڈیٹرینین. فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات میں در کتاسلا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اغرق مکمونگا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ احال دار چتاسو کتلغویتا تاسو مشاہدہ وا. وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کا آغت وعدہ اکرمونگا موسیٰ سرا و موسیٰ مونگ سرا. وَاغَدْنَا اد لغت پہ اعتبار بانے لیکن دوارو جانب و عمل والا تصور موجود تھے دیتوی باب مفاعلہ. وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کا آغا چی باہمی مغادہ اکرمونگا موسیٰ علیہ السلام یو بل سرا. دسم وعدہ 40 لیلتا دسلویخ تشبو دسلویخ تشبو چی اعتقاب بگئی. دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی، دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی. یہ معاہدہ و دخلہ دا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی. موسیٰ علیہ السلام دا اعتقاب او دا ریٹریٹ دا پارا دا قوم نلالو یو خوشی زائتا ستا یو خوشی خالی زائتا اس قوم رسو سوکلو. سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نسس تاسو گیلہ کے وائے سوائے ہوتا گیلہ لے سخندر کے. سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نس یو سخندر کے من بعد پس ددنا پا الہ باندے. سامری دا سخندر کے جوڑ کو بنی اسرائیلو کے درے کمزور آئے ہوئے. بنی اسرائیلو کے درے کم یو دا چھ دے پا مصر کے پاتیو او دا مصر پل قدیمی تہذیب گاو پرستی پل قدیمی تہذیب سشے گاو پرستی. لہذا دا غیر تہذیب پا دائی بانے مصر کرو کم ملک کے چوسے گئے دا چا کلچر چی پریویلنگ بھی اغا سر کئی خامخائے کئی کہ نہیں کئی. منگا مالوین مناو صحیح
کرسمس مناو نور څه نه ماشومان وایي لګي لایټونو خو ولګو ته څنګه څه بل خان دا پریویلنگ یا ټرکی غواړي مې تھینکس ګیوینګ یو کمزوری و دا گاو پرستی چې دا دې مزاج ګرځیدل. دویم د بنی اسرائیل خپل مزاج محبت د موسیقي دا میوزک لوینګ پیپل انداریان ها او درېمه کمزوری و زر پرستی. نو سامری دا درې واړه کمزورای ولا دا فزیکل کړی دا درې واړه کمزورای ولا فزیکل کړی. یو گاو پرستای په بنیاد د سخندر کی شکل جوړ. دویم هغه د زرو جوړ کړ صحیح جوړ کړ د سرو زرو جوړ. او دریم هغه په داسې انداز جوړ کړ چې معمولی هوا به هم چلیدا هغه نه به د میوزیک ساوند وته. اکی دا سے مجاریخ جوړ کړ. مجاریخ کوئی ورته مجاریخ معنا لکه دا شپېلای نه شپېلای هغه سوري غوندي ناغي کې مختلف قسم سازونه راځي. نو بس د بنی اسرائیل درې واړه کمزورای هغه کېش کړی ورته دغه د خدای. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. احال دار تا ظلم کون کے وئی ثم عفونا عنكم بیا عفو کرمون تاسو من بعد ذلك پس دے لعلکم تشکرون دې د پارا چې تاسو د الله تعالی شکر وکړئ. او د شکر معنا څه ده؟ عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر وایي. د شکر معنا څه ده؟ سیف الله خان عمل موافق د خداوندی نعمت دې ته شکر وای. خدای بدن در کړی دی بدنی عبادت کوه دا دې شکر دی. صحیح اوس موږ یو نه کېته خدای ډېر شکر دې صحیح صحت تیرا کړی دی دا شکر دی هیڅ کفر دی. صحیح الله تعالی مال در کړی دی پیسې چاله 50 روپۍ نه ورکې خدای ډېر مهرباني را سره کړی دی نه دې شکر دا هي صدقات کوه. صحیح نو عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر ویل شي. د نعمت خداوندی. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیات کا چې ورکم موسی ته کتاب والفرقان. فرقان مین کرائٹیرین څه شي کرائٹیرین محق چې حق او باطل په پیژندل شي. لعلکم تعتدون دې د پاره چې تاسو هدایت واخلئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا چې موسی علیہ السلام قوم قوم زما انکم ظلمتم انفسکم تاسو زیاته کړی دي ځانونو خپل سره باتخاذکم العجل چې نیولې تاسو داسخه په الها باندې فتوبوا الی بارئکم توبو کوي الی بارئکم خالق خپلتا. بارئ معنا خالق. فقتلوا انفسکم ځان مړ کړئ ځان مړ کول نو فقتلوا انفسکم. په کوم قوم کې چې کوم سړیم د دې ګیلکی عبادت کړي هم د هغه قوم سره ولا صدا ورکی هغه مړ کی. صحیح شو دې ته حکمت عملی ځکه په دغه ټول کې چې بنی اسرائیلو کې دا د قبیله تعصب ډیر زیات بنی اسرائیلو کې اوس په کوم ځای دی قبایلی تعصب دې کې ډیر زیات. نو ورته فار ایگزامپل موږ پښتنو کې هم ډیر دی وې کې یو سبزو کې چې دا چا کار کړي ها نو څوک دې مړ کی یو سبزی دې مړ کی خپل قوم دې ولا صدا ورکی په پرځې دې په نه راځي کنه دې به تر باندې جوړ شي ینه وځي جوړ شي دینه به یو قبایلی جنگ جوړ شي. فقتلوا انفسکم تاسو قتل کئ رونه خپل قبیله خپل ذالکم خیر لکم دا بهتر تا د پارغند باریکم پنځ د خالق تاسو فتاب علیکم. بنی اسرائیل کو دا کار ګور لالیانو کې دواړه کارونه یو طرف ته شیطانت کې د حد نه ورتیرو بل طرف ته خبرو مرله بیا فتاب علیکم اللہ تعالی توبہ قبول کرستا سو انہو هو التواب الرحیم تاکہ سردا اللہ تعالی توبہ قبل ان کے مہربان لے واسقلتم ایا کا چتا سوئے دیکھریو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوئی تور تھا
نو دا الله خبره واورې چې موسی علیه السلام سره الله تعالی خبره کوله فرام بیهایند دی کرټن د پردې د شانه نو خدای ښکارېدله خو اواز یې اورېدی شي نو دی ډېره لالیانو دا مونږ ورته وو د وروږې روغ ویستل یو ډېر معمولي شی چې د هغې تجزیه کې دا بني اسرائیل دا ډېر ارګومنټس والا خلک وو څه والا ریزننګ دی کو هر شی کې دی دا اوس هم ریزننګ کوي هر څه کې دا ډېر ریزننګ والا خلک دی ریزنیبل خلک نه دی ریزنیبل خلک او ریزننګ والا کې فرق دی نو دا ډېر ریزننګ والا خلک وو موسی علیه السلام سره به هر څه باندې ریزننګ کو هغه ته پته نه دی دا موږ څه آواز اورېده الله به ومني چې موږ مخامخ ګورو خدای چې دغه خپلې خوځي او خبرې کوي دې ته موږ خدای وښایه مخ په مخ لن نؤمن لك چې مونږ ستا تصدیق نه کوو په دې کې چې دا خبره ده الله ده حتی نر الله جارتن مگر پس د دې چې ووینو الله تعالی جارتن بالمشافهه جهرتن معنا څه مخ په مخ فاخذتكم الصاعقه نو انس تاسلا الصاعقه یو تالندر وانتم تنظرون احال دارے کہ تاسو قتل مشاہدہ مکو اس تالندر را روان دے ثم بغسناکم بیا ژوندی کړل مونږ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وکړئ وظللنا علی الصور کرمون ساز پاس الغمام وریز غمام معنا وانزلنا علیکم انازل کرمون تاسو باندې المنّا نو دا من یو شیو ونو پورې بن خطر سپورې دیگه بسار را پاسه ده نو دی اون نبی دا را جلا کهو لکه دی اون پوری یوشین خطی مو تا چیڑ وایو کندری نو دا کندری پشانو خدا سویٹ گمو دا خواگو نو دا اولی کهو چه دا منو دا سویٹ گمو ابن عباس سے وہی چه پس مکہ وام پراتو دا سے ونڈے ونڈے دانے بوئی سویٹ گم صحیح بسار را پاسه ده بلا شیو پلو صحیح شو سفلا خانه دا نقلو د شپې خدای باران کړو د نقلو مستقر ایزه د حزي او زیادت کی خلک وایي دا ګناه راځي څنګه شیخ نو شاوخ بدات وانزلنا علیکم المن انازل کرم تاسو باندې سویټ ګم والسلوى سلوى دا کویل دی کرک دا کرک نو دا کرک وخه په مرغو کې د ټول نه بهترینه غوښه ده سي کرک کلوا من طیبات وګوره دا داسې ورته یعنی الله تعالی ورته دا به کړی داسې دی په لاس رانیول یعنی تکلیف نه وکړي دا په لاس رانیول نه وی ټول به کلوا من طیبات ما رزقناکم شفلا خانو جندي خو د خېټه کې ټوپونه ویغه او باربیکیز دو کنه ډېر لالیانو کلوا من طیبات ما رزقناکم خوري پاکیزه هغه چې روز کریم تاسو ته وما ظلمونا دوی زیاته نو کړې مونږ سره ولکن كانوا انفسهم یظلمون دوی چې ځانونو خپل سره زیاته کولو وایس قلنا یاد کا چې وې مونږ ادخلوا داخل شي حاضر قريتا دې کلی ته کوم کله یروشلم کوم ځای یروشلم فکلوا منا خوراک کوئ دے کلے کی کمزائی جستاسو غیر اغدن پمڑا ودخلوا الباب داخل شئی دروازے دخار تا سجدن وسجدولا دروازے دخار تا وردن نشئی او خدای دسو کئی سجدو کئی چقبل مبارک خار تیرا دن نکڑی وقولوا اوائے حتت مسئلتنا حتت خدای زمونگا سوال دارے چی گناہونا مختم کا دا حت مانا دے کموالے گناہونا مکم کا یعنی ختمی کا نغفر لکم خطایاکم منگو بخطاست خطاگان استاسو وسنزید المحسنین امونگ بزیاتی کو نیکو کاران دا ثواب پا اعتبار فبدل اللذین ظلموا نوزدہ دمرا لالیانو دی خوگورا ای پسارا کے اسیدن نبار لے بے خوڑل وربشی تاسو ورطا وربشی نو اللہ تعالیٰ ورطوئی چلی خارتا وردن نسی السجدو کئی نوائی چی حتتن سشی سو کئی حتتن مانا چه گناہونا ختم کا صحیح نو دا دورا لیانتا تی جوگ جوڑ که حنتتن وربشو ارالا خیٹ خرابک لی غنم پکار دی یو نون چه والا پا دی میاس که والا که حنتتن نو ستا ویلشی
غنم فبدل الذين ظلموا بدل کلا دی بدا ٹوسٹنگ دیر کو شیب ٹوسٹ کو اسم درست فبدل الذين بدل کا کسانو ظلمو چه ظلم کیو قولا خبرا غیر الذي غیر دای چه ویل شوی دویتا فانزلنا غل الذين ظلمو نازل کمون پا کسانو چه ظلم کیو رجزن غذاب من السماء دا اسماننا بما كانوا يفسقون پس سبب دای چه ودوی چه فسق کولو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى آیات چوبوت موسیٰ علیہ السلام قوخ پل پارا فَقُلْنَا مُنْگوِي اِذْرِبْ اوہا بِعَصَاكَ فَدِيلَ کرخ پلبان الحجر دا تیگر تستیگر ہے دبر فَانْفَجَرَتْ روان فی منو دینا اسنتا غشرت غینا دولس چینی قد غلم کل اناس تاکہ سر پی جندلا کل اناس ہر قبیلے مشربهم دسکلو زائق پای دی دولس قبیلے وی نو په یو چشمه باندې وبم دسکلی موږ له جدا جدا پکار ده کلو واشربو خری اوسکے من رزق اللہ در رزق دا اللہ نا ولا تاسو او مگر زیزما کی فساد کو ان کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى آیات کا چوے تاسو چو موسیٰ لن نصبرا منگا صبر نشو کولے ہمیشہ نشو پاتی کے دے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ پیو قسم خوراک باندے نا ورائٹیز پکار دی سچے پکار ورائٹیز عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَوَالَ مُنْدَ پارا قَلْنَا يُخْرِجْ لَنَا چراو باس مُنْدَ پارا مِمَّا آغا تُنْبِتُ الْأَرْضُ چی زرغنی ازمکا من بقلها بقول سبزے تصور ترکار ہے وَقِسَّائِهَا قصہ وہی دے بدرنگ ہوتا ہے سچا بدرنگ تاس بدرنگ ہوئی ورد وفومها افوم دا دو سنو تا ہوئی غنم تا ہوئی او وگی تا ہوئی وگا گارلک وغدسها بینز عدس مانا لوبیا مسور گاربنز و بینز لیٹو تا عدس ہوئی مطلق بینز تس ہوئی عدس حبوبات وغدسها مونږ دالو نه وایو تاسو ورته دال وایي دالو نه د چڼو دال د مسورو دال د لوبیا دال دې دال وایي اردو کې څه وایي دال تاسو ورته نه نه خود ګاربنز ورته وایي کنه یا بین لوبیا جلال هغه نه خود ګاربنز ورته وایي تاسو نه خود چڼې ته نه یعنی هر هغه دانه چې هغه به طور ترکاری پخېږي مونږ آیت دانه نه وایو ها دانه وایو وغدسها وبصلها پیازونه ده بصل معنا پیاز قال هو موسی علیہ السلام تستبدلون الذی آیا تاسو بدل کې غواړی هغه شی او ادنا چې هغه ډیر لاندې دی بالذی په بدل دا خوراک او خیرون چې هغه ډیر بهتر دی سویټ ګم او کرک داغی مقابلہ کی دا شئی نہ غواړي صحیح نو اوس هغه خدای درکې نو به مهنت درکې هغه دوړ څنګه خدای درکې نو به مهنت او د تاسو کوم غواړي نو دا هم درکې خو مهنت وکوي سبا کوي مهنت وکوي نو چونکه سارا خو زرغونه ځای نه ده سارا خو زرغونه نه کوي نو ای بیتو مصرن تاسو لاشه یو آباد خاروال ازمکتا فإن لکم ما سالتم چرته لرشي ارغنداب ته یا میوند ته لرشي به شرط راشي یا ارغنداب ها دشتلیلا کې خدا نه کیږي دشتلیلی کې دشینه نه کیږي دا چرته سي ارغنداب ته لرشي صحیح ده اهبتو مصرن تاسو کو شی مصرن معنا یو خار تا دا مثلا مراد ایجپت نه یو خار د خارونو چې ایگریکلچر لینډ کې ایبتو مصرن فإن لکم تاز پارا ما غشے دے سألتم چی تاس غختلے دے بس دا خبر ختم شو وضربت غلیم الزلتو اسقیم شیو پدویبان الزلتو رسوائی والمسکنتو اخواری وباؤ بغضب من اللہ ادیقتشیو پا غضب دا اللہ تعالی بانے ولی اس دا خواری او دا رسوائی پولی دا قلیب ذالک بأنه داد دے وجہ
چودوی کانو یکفرون بی آیات اللہ چی دی بکفر کو دایتون اللہ و یقتلون النبیین اقتلول بی انبیاء بغیر الحق بلا وجہ ذالک بما غصو دار دی وجہ دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون اودوی چی وائلیشن کو اعتدا مانا دا باؤنڈریز نا پوری وزل دی باؤنڈریز نا مانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا حمد القرآن زمن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا.